اسلام یو فطري نظام دی. اوس د دې فطري نظام چې کوم اصول معاشیات دي هغه چی دي. کیپیټالیزم چې دی دلته د فطري نظام څخه انکار کړی. تخلیقي صلاحیت هغه وخت مخته ځي، پروډکشن هغه وخت مخته ځي، اکنامیکل گروث هغه وخت ډیر فاسټ راځي چې د مهنت قدر وسی. چې کیپیټالیزم دی داغه بیا دا کمزوري راځي چې هغه زیاده منافع په چکر کې. په نن دور کې یو بل پروپاګاندا زموږ پر سوشل میډیا داسې مفکرین ستا هغه په اسلام کې یو منظم معاشي نظام نشته، حالانکه په دې بوک کې یو ځوان وایي اسلام مکمل معاشي نظام ورکوي، 4 اصول ورکوي او مکمل ذیلی نظام ورکوي. هغه اسلام خو یو معاشي نظام نه لري، چې نه لري نو دغه مقصد چې یعنی دغه کیپیټالیزم لاندې ووسی. اسلامي سوسایټي کې یو دغه ستا غلط فهمي ستا چې دا چې اسلامي معاشي نظام دی دا پیش سوی دی دا باندې د سوشلیزم اثر دی. حضرت سندي رحمت الله علیه د دې انکار کړی دی چې زه د سوشلیزم سره نه متاثر ځکه د سوشلیزم متاثر سوی زما مزاج داسې دی چې زه سیک کوم، زه د اسلام متاثر سوم، ما خپل خاندان، خپل کور، خپل مور، خپل خوندې قربان. نن خو مال د قربانېدو دپاره یو شی نشته. حق معیشت کې مساوات مطلب دا نه دی چې ګرد انسانانو به لکه سوشلیزم ایکولی معاشي سټیټس لري، بلکې حق معیشت مقصد دا دی چې معاشي وسایل چې په رافام کې خدای پاک ودې قوم تور کړی دی په دې کې د ګرد قوم حق دی. زموږ په معاشره کې د بد مرغه جماعتونه نسته، جماعت نسته، قومونه جماعتونه جوړولای شي او جماعت چې دی دغه باقاعده لکه ما چې د مستری مثال درکړي قومونه جماعتونه جوړولای شي. حضور صلی الله علیه وسلم په مکه کې 14 کاله جماعت جوړ کړي. په تاریخ کې که روس راواخې، که امریکا راواخې، که چین راواخې، هغه جماعتونه جوړ کړو، بیا قومونه جوړ. زموږ په معاشره کې تا چې وویل زموږ خلک موږ استعمالوي هغه پریشر ګروپس. پریشر ګروپس چې دي هغه یو مطالبه خوال کولی شي. هر مطالبه هر جماعت پورته کړي دي، حل کړي دي، ځینې نه دي حل کړي. مطالبات خوال کولی شي مگر سماج نسی بدلوای، سیستم نسی بدلوای. د سیستم بدلولو دپاره بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن پروګرام لکه ستاسو مخته چک شوی دا پر دې کتاب باندې تبصره د اسلام کا اقتصادي نظام. دا کتاب چې دی د بر صغیر پاک و هند مشهور عالم دین چې هغه خپل د دور مفسر، محدث، فقیه اور مورخ دی، هغه د دې اول ایډیشن چې دی هغه په 1951 کې په 1939 کې د کړی دی، یعنی 1941 کې دا بک شایع شوی دی. او په هغه دور کې مولانا حفظ الرحمن سیوهروي چې د دې کتاب د لیکلی دی هغه د جمعیت علماء هند چې دا مشهوره د امام شاه ولی الله دیلوی د سلسله او د دیوبند چې کوم مکتبه فکر ده دا هغه یو جماعت په بر صغیر پاک و هند کې دا خپل یو غټه هیستوري ده، دا هغه د جرنل سیکرټري ولو په هغه دور کې. او په هغه دور کې دا کتاب چې د لیکي دا جمعیت علماء هند او د بر صغیر ټول چې کوم علما یا د دې چې کوم لیکه پړه خلکو هغه دا شی محسوسه کوي چې د اسلام د معاشي نظام په حواله سره چونکې دور بدل شوی دی، صنعتي دور راغلی دی او دنیا کې ډېر تبدیلیان راغلی دي، داسې یو مؤثر لیټریچر چې دی هغه پکار دی چې هغه د مسلمانانو او ګرد انسانیت ته د رهنمایي کردار ادا کړي. نو په دې حواله سره د جمعیت علماء هند دا یو اجتماعي کاوش دی چې هغه دا ذمہواری و مولانا حفظ الرحمن سیوهروي صاحب ته ورکړه اور هغه دا بک چې دی دا مدون کی اور دا شایع کی اور د دې اول ایډیشن بعد د پدی کې دا دغه شې شوی چې کم اصلاحات دي او څوک پر دې باندې تنقید کوي پدی کې مزید چې دی هغه دغه کوي سي. نو دویم ایډیشن د دې په 1942 کې بیا دی وکي او دریم ایډیشن چې دی په 1946 کې وکي، بیا په 1951 کې دا ګر د په ځوند کې دا ایډیشن سوي دي. نو د دې بک چې کوم د باچا ده په هغه کې مولانا صاحب چې دی هغه د دې شي اظهار کوي چې اسلام چې دی هغه یو همگیر مذهب دی
او دا همګیر مذهب چې دی دا د ژوند په هره شعبه کې لکه اقتصادي میدان چې دی، سیاسي میدان چې دی، سماجي میدان چې دی، د ژوند په هره شعبه کې موږ ته رهنمایي راکوي. او زموږ د مسلمانانو دا دعوه ده چې اسلام چې دی هغه چونکې داسې یو مذهب دی په داسې دور کې راغلی دی چې د دې بعد بل مذهب نه راځي، او حضور صلی الله علیه وسلم د دې آخري نبی دی. د دې چې کوم تعلیمات دي هغه تر قیامت پورې ابدي دي، او د دې په مقابل کې دا الهي تعلیمات چې دي د دې په مقابل کې داسې نور تعلیمات نشي کېدای چې هغه د انسانیت په هر حواله سره کوم چې ما شعبې ذکر کړلې چې تر دې یو ښه نظام پیش کړي. نو دا صرف باید یو دعوه نه بلکې په حقیقت کې داسې نظام پیش سی د دور د تقاضو مطابق، د اصطلاحاتو مطابق چې هغه واقعي په دنیا کې چې کوم نظامونه دي تر هغه اعلی او برتر ځان ثابت کی، او د دنیا چې کوم انټلیکچوالز دي هغه باید متاثر کی. نو په دې حواله سره د اسلام چې کوم همګیریت دی داغه د ذکر کی چې اسلام داسې یو مذهب نه دی لکه نور مذاهب چې په دنیا کې په ماضي کې تیر شوي دي. هغه په خپل دور کې د انسانیت رهنمایي کړې ده، خو هغه د خپل دور بعد یعنی که عیسایت موږ راواخو هغه د رهبانیت شکار سلو، که موږ یهودیت راواخو هغه دا کم شعبې دي یا در قیامت پورې چې انسانیت ته کم چیلنجز راځي په هغه کې رهنمایي نشي کولی. دغه دلته ذکر کړی دی چې د یهودیت چې دی هغه یو څو سوه کاله هیسټري ده چې د انسانیت رهنمایي یې کړې ده او په هره شعبه کې د دې دغه کړی، مګر په اقتصادي حواله سره په دې مذهب کې داسې یو پروګرام نشته چې هغه د انسانیت رهنمایي وکړي. بیا د عیسایت چې د رهبانیت شکار سو صرف د چند اخلاقی درس او د چند عباداتو چې کوم د علاوه د داسې یو اقتصادي دغه نس پیښولی. دغه قسم بود مت او هندو مت چې کوم په دې خطه کې وو په هغو کې هم داسې یو مربوطه نظام نسته. نو اسلام چې دی هغه یو منظم او مربوط او د هر دور چې کوم چیلنجز دی د هغو مطابق د داسې اصول یې شي دي، داسې لچک سته چې په هر دور کې د دې اصول مطابق چې کوم نظام جوړیږي، اجتهاد کیږي، هغه به د انسانیت لپاره آیډیل نظام. په دې حواله سره د اسلامي تاریخ پر دې اول باب کې ډېر دغه کړي دي، لیکنه کړې ده. دا تر ګردو غټ باب هم دی چې د اسلام چې کوم تاریخ که موږ وګورو کتاب الخراج چې امام ابو یوسف رحم الله لیکلی دی چې اول د معیشت یو اتنټیک داسې ډاکومنټس دی چې د یو سیستم د یو نظام چې کوم محصولات دي یا کوم چې ریونیو ده د هغه مربوطه سیستم او مکمل سیستم د په دې کې ذکر کړی دی، او کوم چې سرکاري خزانه ده یا بیت المال دی هغه به د انسانانو د اقتصادي ضروریات او داغو د مسایلو د کفالت څرنګه سیستم رکی داغه مکمل نظام د په دې کې ډسکس کړی دی. داغه ترنګ د ریاست سچ کم وسایل دي هغه به دا وسایل چې کم مصرف دی یا د دې وسایلو چې کم خرچ دی هغه به په کم مدات کې کوي او کم طریقو باندې کوي. داغه مکمل نظام په دې کې ډسکس شوی دی. داغه قسم کتاب الاموال چې په 203 هجری کې شایع شوی دی، او هغه کتاب الخراج د امام ابو یوسف هغه په 113 هجری کې شایع شوی دی. یعنی دا کتاب الاموال دام یو غټ تاریخي حیثیت لري د اکونومکس کې یا په معیشت کې چې یحیی بن آدم القرشی چې دی د دې مصنف دی. او په هغه دور کې چې کوم د مسلمانانو یو بین الاقوامي دور دی او بین الاقوامي لیډینګ رول دی د مسلمانانو د بین الاقوامي تجارت اصول د هغه باندې د یو سیر حاصل ډسکشن دی، په دې کې یو مربوطه نظام ورکوي او د هغه قسم د هغه دور چې کوم معاشي تعلقات ولو یا تجارتي لین دین ولو په دې حواله سره د دې رهنمایي کې شوې ده. دغه قسم نور کتابو دلته ذکر کړی دي چې ظاهره د هغه په دې کې په اول باب کې موږ کتلی سو. دغه قسم د ابتدا د دې د اقتصادیات د تعارف څخه اخیستی دي، لکه په هر کتاب کې اول تعریف کیږي
یعنی د اقتصاد لفظي معنی چې هغه میانه روي سه د دې معنا اخیستل کیږي او په عام الفاظو کې چې په سیستم په تور یا په مروجه دور کې چې د یو قوم وسایل چشتي هغه وسایل ډسکس کوم او د هغه وسایلو په ذریعہ باندې د قوم چې کوم حاجات دي نیسیسټیز دي د هغو تسکین کوم د هغو ته منیجمنټ کوم دا ته اقتصادیات ویل کیږي اور د هغه قسم د قوم د ضروریاتو تعین کوم مخته راځي چې مختلف نظامونه موږ ډسکس کوو په هغه کې لکه سرمایه‌دارانه نظام چې دی هغه وایي د انسانانو چې کوم ضروریات دي هغه لا محدود دي. نو د دې پوینټ سره په دې کتاب کې چې د مولانا صاحب اختلاف کړی او په ګرد اسلامیک هسټري کې دا شی چې د انسان خواهشات لا محدود دي د انسان احتیاجات لا محدود نه دي د انسانانو احتیاجات متعین کوم او هغه احتیاجاتو د تسکین د پاره سیستم جوړوم دا چې د اقتصادیاتو اهم نقطه ده او کوم چې خواهشات دي هغه لا محدود کېدلی سي. نو په دې حواله سره په دې اول باب کې چې کوم دی په دې باندې سراسل گفتگو شوې ده او داسې سرګرمیانې مدون کوم خصوصا د مهنت چې کوم قدر دی او په معیشت کې د مهنت چې کوم رول دی د هغه باندې د ډسکشن کړی دی او نور په داول چپټر کې هم د نور معاشي نظامو او د معاشي مفکرونو هم ذکر کړی دی او په آخر کې ودې ته مستقل باب کړی دی. په هغه مستقل باب کې به موږ هغه شی ډسکس کوو. ابتداً چې کوم مختلف اقتصادي نظریات دي په هغه کې اول د ډسکس کړی د سرمایه‌دارانه نظام د هغه هسټري ډسکس کړی ده چې کوم افلاطون چې کوم بوک دی د جمهوریت په نامه یا د جمهوریه په نامه باندې هغه په معاشره کې دوه طبقې دي او یو چې دا هغه ته غلام نوم ورکړی دی او رویوه ته د آزاد نوم ورکړی دی. طبقاتي نظام یا د سرمایه‌دارانه نظام بنیاد هغه دا فطري دی د دې سره ظاهره د اسلامي نظام او په دنیا کې د ټولو صالح نظامو چې دی هغه اختلاف دی او دغه قسم دغه چې کوم سماجی فکر ولو چې هغه په معاشره کې پر هغه باندې په فارس کې چې کوم نظام مدون سلو هغه یو ډېر غټ انارکی په معاشره کې راوسته یعنی هغه چې کوم دی ډېر داسې د ازادۍ په نوم چې هغه کې ښځه یو مشترکه ایسٹ ذکر کوم او داغه په نتیجه کې بیا د سماج بربادي د خاندي نظام بربادي یو انارکی ذکر د کړی دی. ټول ملګری باید هغه وایي داغه قسم چې داغه دور حکمران دی د فارس د قباز داغه نظام ذکر دلته شوی دی او بیا د دې نظام د دې یو خدای د فلسفر پر یورپ باندې ډېر گہرا اثرات په یورپ کې چې څه لټریچر لیکل شوی دی یا څه نظامونه په مدون شوی دی په هغه باندې د افلاطون غټ اثر دی. نو د هغه اثراتو په نتیجه کې یورپ چې کوم خپل د سرمایه‌دارانه نظام تدوین کوي یا د هغه بانی چې دی ایډم سمیت په هغه باندې د افلاطون غټ اثر دی او د دې اثرات او د دې تاریخي تسلسل په نتیجه کې چې دی هغه ایډم سمیت چې دی دغه ورکوي سرمایه‌دارانه نظام ورکوي. ایډم سمیت په 1790 کې چې د دور دی د په 1790 کې د وفات کیږي او په 1776 کې د یو مشهور کتاب دی دولت اقوام چې هغه د سرمایه‌دارانه سیستم لپاره یو موږ ویلای شو چې ډېر غټ بیس دی او بنیاد دی او تر اوسه پورې هغه بوک چې دی د دې سیستم بنیاد منل کیږي. اور د دې شی باندې دغه کړی دی چې د دې نظام په نتیجه کې دولت چې دی هغه د کوم سرمایه‌دارانه نظام چې دی د دې په نتیجه کې دولت چې دی هغه په یوه طبقه کې محدود شو او انسانان چې دی هغه اکثریت د انسانانو دغه طبقه علاوه چې په هغه کې مخصوصه طبقه چې 2% ته چې په هغه دولت خالی په هغه کې منجمد شو نور 98% انسانان چې دي هغه د مجبورۍ د مشکلاتو د استحصال او د ظلم شکار او مولانا صاحب دلته دا شی ذکر کړی دی چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې ودې نظام ته
ځینې خلکو داسې یو رنګ ورکوي چونکې دا نظام پر دنیا د مولانا صاحب په دور کې غلبه وله او دا غلبې په نتیجه کې د دنیا مذاهبو د دنیا فلاسفرز د دنیا لیکاریانو و دې ته داسې یو رنګ ورکوي چې دا فطري نظام دی او الله تعالی یا فطرت داسې دی چې دا انسانان به اکثره مجبور وي د ظلم شکار به وي او یوه طبقه چې ده هغه به داره قسم مزې وي او دا دولت به په هغه کې ګردش کوي. نو دا ډیره افسوسناکه خبره ده ګلي او دی وایي چې په هغه دور که موږ دغه وکړو د دې چې کوم ایډم سمیت چې کتاب لیکلی دی دولت اقوام د هغه بنیاد پر دې شي دی چې هغه چونکې مرکنټایل دور دی تجارتي دور دی په دې تجارتي دور کې د پر زر باندې بحث کړی دی چې اصل چې دی د معیشت هغه زر دی او زر جمع کول دي. نو د زر د جمع کېدلو پر بنیاد چې کوم د سیستم په یورپ کې په وجود کې راغلی په مرکنټایل یعنی تجارتي دور کې هغه د زر گردش چې دی په یوه طبقه کې راغلی د دې نتیجه دا راووتله او د زر د جمع کېدلو پر بنیاد د یورپ نظام په دنیا کې چې کوم گروت وکړي یعنی هندوستان له هم یورپ د دغه نظام تحت راغلی. هندوستان چونکې دا د په هغه دور کې د دنیا خوشحاله ملک ولو او دلته زر ډیر ولو د دې زر سونا چاندي پسې ایسټ انډیا کمپنۍ دلته راغله هندوستان یې غلام کړي او هندوستان چې یو خوشحاله ملک و هغه د تباهي شکار سولو. د هسټري ویلی ده بیا د دې چې کوم نور لیکوالان دي د سرمایه‌دارانه نظام د هغو ذکر یې کړی دی چې په هغه کې الفرد مارشل دی د نور ذکر د کړی دی د هغه قسم په سرمایه‌دارانه نظام چې په دنیا کې کوم ظلم استبداد ایکسپلایټیشن وکړي د هغه په ریاکشن کې عوام چې د هغه څخه تنګ سول انټلیکچوال طبقه چې پر هغه باندې تنقید وکړي نو هغو د دې د حل په توره سوشلیزم چې دی هغه پیدا کی. د سوشلیزم بانی ذکر دی دلته چې مارکس چې دی هغه د سوشلیزم یو مکمل سیستم ورکي او سوشلیزم چې دی هغه د انفرادي ملکیت بجای دولت چې دی هغه د ریاست ملکیت او د کوم چې انقلابي پارټي ده د هغه په یعنی د دم د سوشلیزم چې دی دا غم بنیاد دولت دی لکه کوم چې د کیپیټالیزم بنیاد دولت دی د سوشلیزم هم بنیاد دولت دی خو فرق دا دی چې کیپیټالیزم دولت چې دی هغه انفرادي ملکیت ته ورکوي فرد ته ورکوي او سوشلیزم چې دی هغه سټیټ یا یو پارټي یا یو جماعت چې دی چې هغه د مزدورانو نماینده جماعت دی بولی یا د ورکر کلاس نماینده جماعت بولی دولت اختیار د دولت تقسیم د دولت پروډکشن ټول کم چې دغه دی هغه حق چې دی و د سټیټ دی ورکوي. نو د دې دا دواړه نظامونه چې دي دا غیر فطري نظامونه دي. د دې غیر فطري نظامو په مقابله کې د اسلام یو عادلانه نظام چې دی هغه په نن دور کې د نن دور اصطلاحاتو په تناظر کې پیښول ضروري دي. دا اسلام چې کوم عادلانه معاشي نظام دی دا زر کاله هیستوري لري. د دې زر کاله هیستوري چې کوم د زر 1200 کاله پر دنیا باندې چې کوم معاشي نظام په وجود کې راغلی دی او د دې نظام چې کوم نتایج دي او خصوصا د نظام چې په دنیا کې چې کوم 4 مشهوره ادوار دي د ګورنمنت د چې اول چې د خلافت راشده ده چې هغه معاشرې ته کوم نظام ورکړی دی کوم سیستم ورکړی دی په سیاسي سماجي اعتبار سره خو پر خپل ځبان دی ایډیل نظام دی د هغه ترنګ په اقتصادي طور هم دا یو ایډیل نظام بیا د هغه بعد چې کوم خلافت دی بنو امیه بیا د هغه بعد یو عظیمه خلافت دی بنو عباس بیا د هغه بعد بنو عثمان چې په تاریخ کې دی او دا خلافتونه او تر اخر د هندوستان چې کوم مغلیه سلطنت دی د دې ګردو په حواله سره د یو ډسکشن کړی دی چې یعنی د اسلام چې کوم معاشي نظام دی د دې زر کاله بیکګراوند دی یو تاریخ دی او د دې تاریخ په رڼا کې دا نظام په نن دور کې د نن په زبان کې پیښول دا ضروری دی او دا یو عادلانه نظام دی
او دا چې د کوم چې سرمایه‌دارانه او سوشلیزم نظام دی هغه د افراط او د تفریط شکار نظام دی. هغه د انسانیت رهنمایي په هغه طریقه نه ده کړې، په فطري طریقه باندې. د هغو ګورو تفصیل په مزید بابو کې موږ وایو. او د اسلام چې کوم معاشي نظام دی په هغه حواله سره دلته لیکل کړې ده چې د دې مفکر چې دی په دې خطه کې هغه امام شاه ولی الله دیلوي رحمت الله علیه دی. اور امام شاه ولی الله دیلوي رحمت الله علیه چې په حجت الله البالغه کې په 1734 کې د اسلام معاشي نظام پیش کړی دی. دا نظام چې امام شاه ولی الله پیش کړی، امام شاه ولی الله د یو داسې دور سړی دی چې هغه د عروج او د زوال پر سنگم باندې دی. یعنی د مسلمانانو عروج چې دی هغه ختمېدو ته دی او تر اوسه لا ختم شوی نه دی. د اورنګزیب عالمگیر په دور کې دی پیدا کیږي امام شاه ولی الله دیلوي رحمت الله علیه چې هغه د دې مسلمانانو د عروج پیک دی. د هغه بعد زوال شروع کیږي، نو امام شاه ولی الله دیلوي رحمت الله علیه چې دی په هغه زوال کې د ژوند تیر کی، یعنی د زوال او د عروج پر سنگم دی پیدا شوی. د قومو چې کوم فکر او فلسفه مدون کیږي هغه په دا دور کې مدون کیږي. دا یو اصولی خبره ده، مشتله په دې سر خلاصول پکار دي چې د هغه په دې وجه مدون کیږي. کچیر په زوال دور کې مفکرین پیدا سي، ګوره د بیا چې مسلمانانو زوال راغلی دي مختلف مفکرین پیدا شوي. هغه مفکرونو فکر چې دی هغه پیور نه وي، پر هغه باندې د هغه غلامۍ د دور چې د هر نظام غلام یې کم قوم د هغه اثرات کې پکشي، نو هغه فکر اتنټیک نه دی، ولې هغه پیور نه. نو د غلامۍ شروع کېدو څخه مخکې چې دی هغه د قوم فکر او فلسفه مدون کیږي، ځکه هغه فکر او فلسفه چې هغه پیور. نو امام شاه ولی الله دیلوي رحمت الله علیه چې د مسلمانانو د 1000 کال تاریخ د قرآن احادیث فقها او د 1000 کال تاریخ چې په مسلمانانو تیر کړی دی، د دې ګردو په رڼا کې د سنتي دور چې پر دنیا را روانو، جمهوري دور چې کوم پر دنیا را روانو، د هغه په تناظر کې د خپل معاشي فکر چې دی هغه مدون کړی دی. اور دا فکر چې دی دا پیور فکر دی، دا اتنټیک فکر دی، ځکه چې دا د غلامۍ دور د نه دی. بیا د غلامۍ په دور کې ډیر مفکرین پیدا شوي دي، هغه پر معیشت خبره کړې ده. دا هغه فکر ځکه اتنټیک نه دی چې هغه د اتنټیک دور دغه نه دی. اور په دا فکر کې چې دی یو باقاعده تاریخي تسلسل دی. اور د دې تعریف چې کوم دی د دې فکر لکه کوم چې ما سوشلیزم او کیپیټالیزم تاسو تک شو، امام شاه ولی الله دیلوي رحمت الله علیه چې دی هغه چې کوم د معیشت تعریف یې شوی دی هغه کومشتي په غور واورو چې امام شاه ولی الله دیلوي رحمت الله علیه وایي چې کوم معیشت دی داغه بنیاد صرف دولت نه دی اور صرف زر نه دی، بلکې کوم چې د انسانیت د ګرد انسانیت مشترک بلا تفریق رنگ نسل مذهب چې کوم بنیادی اخلاق دي هغه اخلاق مد نظر ساتل. یعنی کوم چې ته معاشي فکر ورکې دا معاشي فکر کوم چې ته پیدایش دولت کې پاک کې بته د انسانیت چې کوم فطری اخلاق دي بلا تفریق رنگ نسل مذهب چې هغه د ګرد دنیا د انسانانو مشترک اخلاق د هغه بته خیال ساتي په پیدایش دولت کې، دغه قسم په تقسیم دولت کې، په صرف دولت کې، په تبادله دولت کې. یعنی دا څلور بنیادی اصول دي د معیشت چې موږ به مختوای په دې څلور سرو کې به ته د انسانیت بنیادی اخلاق چې دي د هغه به ته مد نظر ساتي. اور چې کوم تجرباتي علوم دي د دور چې کوم ایجادات دي هغه به مد نظر ساتي. اور اجتماعي مفاد تحت به دا څلور سره اصول په دغه کې راوړي، د دې مد نظر به ته دا څلور سره اصول امپلیمنٹ کړي. او دا هغه بعد به انساني احتیاجات متعین کیږي اور د هغه احتیاجاتو د تسکین لپاره به معاشي وسایل بروي کار راځي. زه دا بیا یو روایت کوم چې امام شاه ولی الله دیلوي فکر کې کوم دی هغه اخلاق اربعه چې د کم ذکر کړي دي چې هغه د ګرد انسانیت مشترک اخلاق دي اور دا غیر قسم تجرباتی علوم اجتماعي مفاد د دې درو په تناظر کې به
ته انساني احتیاجات متعین کړي او د هغه احتیاجاتو د تسکین دپاره به اقتصادي نظام وضع کړي. اوس د معیشت دا تعریف که موږ د کیپیټالیزم او د سوشلیزم سره کمپیر کو، یقینا دا ډیر اعلی یو فکر دی او اعلی نظام دی، کوم چې موږ مخکې ویلې چې مولانا حفیظ الرحمن سیاروي صاحب وایي چې داسې یو عادلانه نظام چې هغه د انسانانو تر جوړ شوي نظامو ډیر اعلی او د انسانیت فطري نمایندګي وکړي، نو د دې تعریف سره دا موږ ته ښکاره کیږي چې دا نظام تر دا دواړو نظامو اعلی دی او برتره دی. نو بیا په دې کتاب کې په دغه باب کې چې د مولانا حفیظ الرحمن سیاروي صاحب چې کوم پر کیپیټالیزم پر بنیاد د اسلام د راتګ په دور کې کم نظامونه په وجود کې ولو، یو ته د فارس نظام ویل کېدل چې کسرا ایران ورته ویل کېدل، او یو ته د روم نظام ویل کېدل چې هغه ته قیصر روم ویل کېدل. دا هغه دلته ذکر کړی دی چې دا هغه نظامونه دي چې کوم د کیپیټالیزم کا هغه بنیادونه موږ وګورو پر هغه باندې مدون د دې نظامو هغه نتیجه ولا چې دولت چې دی هغه د یوې طبقې په لاس کې دا نور انسانیت چې دی یا معاشره چې وه اجتماع چې وه هغه د دولت څخه محرومه وله. د هغه نتایج په معاشره کې چې راووتل هغه د قرآن د احادیث په رڼا کې د ذکر کړي دي چې کومه طبقه چې په هغه کې د دولت اجتماع رالی یا طنز رالی هغه هم د انسانیت څخه حریص وله، د هغو اخلاق دونه برباد سلو په عیاشانو کې په لگزري لایف کې دونه دغه څه چې هغه د انسانیت څخه ګیرا واخلي. او عام عوام چې ولو هغه د مجبورۍ د وجې څخه، د ایکسپلایټیشن د وجې څخه، د استحصال د وجې څخه، د ضرورتو پوره نه هونې د وجې څخه، د ظلم د وجې څخه دومره د مجبورۍ د تباهي او د ظلم شکار سلو چې هغه د انسانیت څخه حریص سلو. نو ځکه قرآن و دا دور ته وایي چې په بر او بحر کې چې ولو هغه فساد ولو او انسانیت چې دی هغه د خپل فطرت اصلي رسو، هغه د انتهایی مشکلاتو مخامخ سو، او د انسان چې کوم انسانیت دی انساني نسل دی هغه ته خطر سو. ګور انسان چې د فطري لارې سوا وړي هغه ته داسې مشکلات راسي، په داسې بیراروانو کې، په داسې اخلاقي برایانو کې، داسې رواجو کې، په داسې قوانینو کې انسان جکړاو سي چې انساني نسل ته خطر سي. نو په دا دور کې چې د قرآن چې کوم منظرکشي کړی ده هغه مولانا صاحب دلته ایښی ده چې دا یو غیر فطري نظام ولو، او د حضور صلی الله علیه وسلم د بعثت مقصد چې دی هغه دا و چې د قیصر او د کسرا یا د روم او د فارس دا نظام ختم کی، د دې پر ځای د انسانیت یو فطري نظام چې دی هغه ته وده ورکړي. نو پر دې بنیاد باندې چې دا نظام فطري نظام دی او د انسانیت د ترقی نظام دی. بیا دویم باب چې دی په دې کتاب کې امام د مولانا حفیظ الرحمن سیاروي صاحب د اصول معاشیاتو پر بنیاد لیکلی، چې اول واره خو د دې مختصر تعارف د کیپیټالیزم او د سوشلیزم او د اسلام یو فطري نظام دی. اوس د دې فطري نظام چې کوم اصول معاشیات هغه چشتي او هغه اصول معاشیات کمپیریزن هم دلته پیش کړی دي د نور نظامو د اصول سره. د قرآن چې کوم نظام پیش کړی دی د معیشت دا یو افاقی نظام دی او دا نظام د ژوند د نورو اړخو سره، یعنی معیشت چې دی لکه په اول سر کې مال کیپیټالیزم او سوشلیزم دواړو انسان چې دی هغه صرف یو مادي تصور کړی دی، صرف انسان چې دی هغه ته د ماده حیثیت ورکړي. د انسان چې کوم شعور دی، د انسان چې کوم روح ده، د هغه حل د دې سره نشته او هغه د انسانیت څخه ایستل دي. ځکه دا دواړه نظامونه چې دي هغه پر لا مذهبي باندې بیس کوي، هغه دواړه کې مذهب نشته. کیپیټالیزم خو د مذهب دعوه کوي، هغه خالی مذهب استعمالي، خو د کیپیټالیزم بنیاد چې دی هغه مذهب ته پاک کې یو ځای نه دی ورکړی. سوشلیزم خو ګرځه لفظ نه انکار کړی دی او خپل نظام کې ځای هم نه دی ورکړی. دا دواړه نظامونه چې دي لا مذهبي دي، ځکه لا مذهبي دي چې دا د انسانیت روح، د انسانیت آخرت
او د انسانیت چې کوم دا باندې دوی یقین نه کوي. اسلام چې دی هغه د انسانیت په دې دنیا د انسانیت چې کوم د انسان چې کوم مادي وجود دی فزیکل نیډز دي هغه هم اډرس کړي دي او د انسان چې کوم د روح نیډز دي هغه هم اډرس کړي دي. نو ځکه د انسان د اسلام چې کوم معاشي نظام دی هغه اعلی او فطري نظام دی او په دې حواله سره امام شاه ولی الله دهلوي رحمت الله چې کوم اصطلاح ده هغه زه دلته ذکر کوم چې امام شاه ولی الله دهلوي رحمت الله چې انسان چې دی هغه ملکیت او د بهیمیت د دواړو یو کمبینیشن دی. اوس بهیمیت چې دی هغه خالی مټریالیسټک سیستمز چې دی یا مادي نظامونه چې دي هغه خالی د انسان مادیت اډرس کړي دي یا فزیکل نیډز اډرس کړي دي. نو ملکیت چې دی هغه د انسان یو حقیقت دی دغه څوک انکار نشي کوي. که کوم نظام د دې څخه انکار وکړي نو هغه نظام فطري نظام نشي کېدلی. نو ځکه اسلام چې کوم اصول ورکړي دي هغه د انسان دا دواړه شان مد نظر کړي. په هغه کې اول د اسلامي معاشي نظام اصول چې دی هغه حق معیشت میں مساوات، یعنی پر دې دنیا چې څه وسایل الله تعالی پیدا کړي دي د انسانانو د احتیاجاتو د تسکین د پاره چې څه وسایل الله تعالی پیدا کړي دي په دې کې ګرد انسانان مشترک دي. یعنی خام مال چې الله تعالی پیدا کړي دي دا د ګرد انسانیت لپاره پیدا کړي دي. نو حق معیشت کې چې دی هغه ګرد انسانان مساوات لري. دا ګرد انسانانو پر دې وسایلو باندې حق دي. اوس په دې کې کومش دوه نظامونه دواړه راواخ په حق معیشت په حواله سره په دې کې غلط فهمي هم ده هغه به هم ازاله کوو چې په حق معیشت کې سرمایه‌دارانه نظام خو د حق معیشت کې مساوات او انکار دي. هغه وایي چې وسایل چې دي هغه کم دي او احتیاجات چې دي نیډز چې دي هغه زیات دي ځکه نو ګرد انسانانو د بنیادی ضرورت چې دي هغه نشي پوره کېدلی. هغه دا یو فطرت دی. حالانکه زه یو مثال دلته ورکوم چې موږ الله تعالی د څونه غټ قدرت مالک بولو. یو عام انسان هم چې یو څو میلمانه ساتي 10 کسان میلمانه کوي هغه د 12 کسانو د 15 کسانو بندوبست کوي یا کم از کم د 10 کسانو بندوبست کوي چې زما میلمانه زما سره وژني صفات. الله تعالی چې د دې دنیا خالق دی د انسانانو خالق دی هغه چې انسانان کشپژ رب پیدا کړی دي که د دې بعد کې نور په دې کې اضافه کوي دا څنګه کېدلی شي چې موږ یو واره خالق دونه پرفیکټ ذات بولو چې هغه دونه یو کائناتي نظام پرفیکټ پیدا کړی دی چې په هغه کې یو کمی نشته. بیا هغه چې د انسانانو لپاره کم معیشت پیدا کړی دی کم وسایل پیدا کړی دي هغه کم هغه په انسانانو نه رسیږي. انسانان به د مجبوري ژوند تیروي، انسانان به د لوږې ژوند تیروي. دا غیر فطري خبره ده، دا صحیح خبره نه ده. نو الله تعالی دومره وسایل پیدا کړي دي چې دا په هغه کې که چیرې د حق معیشت کې د مساوات اصول باندې نظام مدون سي په هغه کې د ګردو انسانانو چې کوم بنیادي ضرورت هغه پوره کېدلی سي. نو کیپیټالیزم چې دی هغه خواهشاتو ته احتیاجات ویلي دي ځکه خواهشات خو نشي پوره کېدلی. نو حق معیشت چې دی چې کوم وسایل دي په هغه کې د ګردو انسانانو مساوي حق دي. اوس په انسانانو کې هر انسان چې دی هغه د جلا مزاج د جلا دلچسپیانو او د جلا صلاحیتو مالک دی. اوس چې په حق معیشت کې مساوات مطلب دا دی چې وګردو انسانانو ته به یکساں مواقع ورکول کیږي د ترقی په یکساں مواقع بعد چې کوم څوک ډیره دلچسپي لري ډیر مهنت کوي ډیر صلاحیت کې پکښې دی هغه به ظاهره د مختزي. نو دویم اصول راځي درجات معیشت میں تفاوت. د اسلام چې کوم دویم اصول دی د حق معیشت میں مساوات دویم اصول دی درجات معیشت میں تفاوت. اوس دا درجات معیشت چې دی هغه ظاهره د اسلام قبول کړي دي اور درجات معیشت چې دی هغه کیپیټالیزم چې دی دلته د فطري نظام سره انکار کړی په هغه کې درجات معیشت انکار دی. هغه یو ګرد انسانان به اکول پر دې باندې مولانا صاحب تنقید کړی دی او د دې دلایل پیش کړی دي او د درجات معیشت تشریح کړی ده. د درجات معیشت څه مطلب چې سیستم به داسې مدون کیږي
چې کوم انسانان مهنت زیات کوي یا صلاحیت زیات وي په یو فیلډ کې په هغه کې تخلیقي صلاحیت زیات هغه ترقي کولی شي. خو دا درجات معیشت چې دي په دا اصول باید موږ ګردو سر کړو دا به د اجتماعي مفاد خلاف نه وي. یعنی درجات معیشت ترقی به دونه انسان کولی شي چې هغه به د اجتماعي حقوقو باندې پښه نشي ایښودلی. چې چیرې د اجتماعي حقوقو باندې د پښې ایښودلو ځای راغلی هلته به داسې سیسټم وي داسې قانون به وي چې هغه به دا درجه دروي دا ترقي به دروي بلکې دا درجات معیشت به د اجتماعي مفاد لکه اول واره چې موږ د شاه صاحب اصول وویل چې یو خو به دا د اخلاقیاتو تابع دویم به دا د اجتماعي مفاد تابع چې چیرې هم داسې ترقي راځي چې هلته د اجتماع ته نقصان وي د یو فرد ترقي چې دا هغه قانون به رکاوي ولې ګرد اجتماع ته نقصان دی. د دې برخلاف په سرمایه‌دارانه نظام کې په کیپیټالیزم کې هلته درجات لا محدود دي. هغه ودې ته د انسان چالاکي وایي ودې ته د انسان مهارت وایي چې هغه نور انسانانو ته نقصان ورسېدی دا د یو مهارت دی چې د دولت را سمیټ کړي د دولت را ټول کړي او نور انسانانو ته که نقصان ورسېږي چې هغه څه دغه دی. نو په دې حواله سره دا دویم اصول چې دی د اسلام. دریم اصول معیشت چې دی مولانا صاحب دلته ذکر کړی دی او دا یو مشترکه په ګرد اسلامي تاریخ کې دی دا ګرد اصول ابتکار و اقتناز ممانعت. ابتکار و چیش ته وایي یعنی د اجناسو کنټرول اجناسو ذخیره اندوزي لکه غنم چې یو بنیادي دغه دی د هغه قسم نور د انسان د ضرورت دپاره چې کوم اجناس دي پر د هغو ذخیره اندوزي دا چې دی په اسلام کې سخت د دې ممانعت دی. په سوشلیزم کې هم د دې ممانعت دی مګر په کیپیټالیزم کې هغه د منافع دپاره د زیاده سے زیاده منافع حاصلولو دپاره د اجناسو ذخیره اندوزي ته کولی شي. نو دا داسې اصول دی چې په اسلامي معیشت چونکه بنیاد انسان دی دولت نه دی یا سرمایه نه ده لکه د کیپیټالیزم ده چې ده یا د سوشلیزم ده نو اصل انسان دی اصل د انسان احتیاجات پر کول دي. کچیرې یو جنس چې دی هغه ته په مارکیټ څه شارټ کې د یا د دې د پر دې باندې زیاده منافع خوري دپاره ته د دې ذخیره اندوزي وکړي نو انسان خو شاته سلو اصل چی سلو زیاده منافع خوري سول. نو دا شرط چې دی دا په اسلام کې انتهایی ممنوع دی او دا د دې د فطري نظام دلیل دی چې اسلام چې دی هغه زیاده منافع خوري د دې مقصد نه دی بلکې د انسانانو احتیاجات پر کول. مګر انسانان چې چا مهنت کړی دی چا یو جنس تیار کړی دی مهنت یې کړی دی غنم یې کرلی دی یا یو بل دغه هر شی چې فصل چې کرلی دی د هغه ګټه ورکول هم انتهایی ضروري دی. لکه څنګه چې د دې اجناسو ذخیره اندوزي منع ده د هغه قسم په کیپیټالیزم کې یو بل شی هم ستا اصطلاح چې هغه یو شی دونه ارزان هم په مارکیټ کې خرڅ کړي د مارکیټ باندې خپل مونوپولي قایم ساتلو لپاره او په مارکیټ باندې د یو کمپنی هولډ ساتلو لپاره یو شی دونه ارزانه خرڅ کړي چې په هغه کې د نورو نقصان نه به یو شی دونه ارزانه خرڅېږي چې په هغه کې نقصان وي نه به دونه ګران خرڅېږي چې په هغه کې انسانانو ته تکلیف وي. نو دا د دې شي دلیل دی دغه قسم اقتناز بیا د زر کنټرول د زر جمع کوند یا زر په یو طبقه کې را جمع کېدل. نو اسلام چې دی د دې دواړو انتهایی سخت ممانعت کړی دی چې نه به د زر کنټرول کیږي نه به د اجناس کنټرول کیږي بلکې دا دواړه به په سوسایټي کې د دې سرکولیشن کیږي او د دې سرکولیشن ته اسلام د چیش مثال ورکړی دی چې دا چې دی د معیشت چې دی یا زر چې دی یا هر معیشي کم دغه چې دی د دې مثال د وینې دی. لکه په انساني جسم کې که وینه په د یو عضو سره د یو ارګن سره معطله سي هغه ارګن چې دی هغه ډټ کیږي د هغه قسم که په انساني معاشره کې د دولت گردش نه او دولت په یو مخصوصه طبقه کې چې دی کم سي نو هغه نور طبقه چې ده هغه ډټ کیږي هغه د هلاکت سبب ګرځي. لکه ما چې په اول سر کې ویل چې په انسانیت کچیرې فطري نظام نه د انسانیت و نسل ته او انسانیت ته خطرې نو دا نظام چې دی هر سرمایه‌دارانه نظام چې دی هغه د دولت کم کنز راولي هغه ظاهره د بیا گردش دولت چې دی هغه په اجتماع کې رکاو سي.
دغه قسم څلورم اصول معیشت چې دی هغه د سرمایه او مهنت میں عادلانه توازن. د سرمایه او د مهنت چې کوم عادلانه توازن دی دا انتهایی ضروری دی د معیشت د گروث لپاره، د معیشت د ترقی لپاره. او فطری نظام چې دی هغه کچیر دا بیلنس وساتي نو معیشت هم ترقی کوي، د انسانانو د احتیاجاتو تسکین هم په ایزی وی باندې کیږي. کچیرې دا فطری نسی بلکې دا د ظلم د نظام پر بنیاد سی لکه کیپیټالیزم چې موږ د ظلم نظام ورته وایي، نو بیا د مهنت استحصال کیږي. د مهنت چې استحصال وسی په معاشره کې چې دی مهنت ته چې صحیح معاوضه نسی ملاو، دا د اکنامیکل گروث په مخ کې رکاوټ دی. یعنی د انسانانو تخلیقی صلاحیت هغه وخت مختزی، پروډکشن هغه وخت مختزی، اکنامیکل گروث هغه وخت ډیر فاست راځي چې د مهنت قدر وسی. مګر په سرمایه‌دارانه نظام کې چې دی هغه کې د مهنت چې دی هغه قدر نسته. هغه چې دی وای په مهنت کې سرمایه‌دارانه نظام دا جواز پیشي چې وای په مهنت کې بارګینینګ صلاحیت نسته. پس د سرمایه‌دار سره د بارګینینګ صلاحیت ستا که سرمایه‌دار چې دی خپل سرمایه رکاو کی نو مهنت کش چې دی دغه چې هر مهنت کړی دی، هر پروډکټ تیار کړی دی، هغه چې مارکیټ لراوړي کې سرمایه‌دار نه ځین واخلي، د پیسې په کار ده، دی چې دی گزاره نسی کولای، دی مجبوره دی، نو دی به سرمایه‌دار ته په خپل په خوښه ورکوي، د سرمایه‌دار په خوښه به ورکوي. لہذا په مهنت کې بارګینینګ صلاحیت نسته. نو اصل چې دی هغه سرمایه ده، سرمایه چې کم ریټ تعین وکړي هغه به په مارکیټ کې دخکیږي. نو دا نظام چې دی دا غیر فطري دی، د سرمایه‌دارانه نظام دا د اکنامیکل گروث چې کم دی دا هغه خلاف دی. ځکه په سرمایه‌دارانه نظام کې هر وخت چې دی دغه راځي بحرانونه راځي. یو خو انسانیت د غربت شکار، لکه نن موږ ګورو چې پر سرمایه‌دارانه نظام پر دنیا باندې رول دی، نو افریقا په کم حالت کې ده، ایشیا په کم حالت کې ده، انسانیت د غربت، افلاس، د مجبوری شکار دی. او بیا هم د هر 13 کاله بعد په دې سیستم کې بحرانونه راځي. د هغو بحرانو مین یوه وجه د مهنت ته قدر نه ورکول. دویم کم چې د سرمایه او د مهنت عادلانه توازن دی هغه په ډیرو شان باندې ډسټرب کیږي. هغه کې یو مین شی چې دی سود ګور سرمایه چې دا اصل پروډکشن خو مهنت کوي، نو سرمایه کته پرایورټي ورکړي چې هغه په پروډکشن کې هغه رول نسته لکه د مهنت. نو سود چې دی هغه بغیر مهنت سرمایه چې ته یو طبقه لولاړ سي، نو دام د یو سودی نظام چې دی هغه د اکنامیکل گروث د پاره غټ نقصان دی. دا غیر قسم کمار دی، جوا ده، غبن فاحش دی، دا ګرد په اسلام کې حرام دی او دا ګرد د مهنت خلاف دی. غبن فاحش مینس ضرورت سے زیادہ منافع خوری، دام د معاشي گروث خلاف دی. دا غیر قسم جوا چې پاغه بغیر مهنت بغیر دغه چې دی سرمایه ګټل یا سرمایه او خواته بیول دا په اسلام کې حرام دی. او اسلام چې دی د مهنت عظمت چې دی هغه په آخري بابو کې هم د دې ذکر ستا. په دې باب کې مولانا صاحب دې ته اهمیت ورکړی دی چې د مهنت عظمت چې دی هغه اسلام ډیر دخ کړی دی. چې حضور صلی الله علیه وسلم خپل وای د حدیث دی چې ما د یو څو پیسو په عوض د قریشو پسونه کتلی دي، مهنت می کړی دی او تجارت یې کړی دی. دا غیر قسم د داود علیه السلام ذکر حضور صلی الله علیه وسلم کړی دی چې هغه مهنت کړی دی او دا د لاس په مهنت به د خپل ځان ساتي. حالانکه هغه د دور حکمران دی خو هغه خپل ځان ساتنګ، خپل بچان ساتنګ، هغه د مهنت چې کوم ثمر دی په هغه باندې دی کوي. نو دا اسلام چې دی کوم اسلامي تاریخ د مولانا صاحب ډیر آیاتونه احادیث د مهنت په حواله سره ذکر کړي دي چې اسلام چې دی هغه د مهنت ته ډیر غټ اهمیت ورکوي او مهنت چې دی هغه په معاشي نظامو کې ډیر غټ رول ادا کوي او د مهنت د اهمیت نور کولو د وجې په دنیا کې چې د معاشي بحرانونه راځي او د اسلام معاشي نظام په دې وجه ډیر فطري نظام دی
او د معاشي گروث لپاره ډیر سوټیبل نظام دی چې هغه مهنت ته ډیر قدر ورکړی دی او اهمیت یې ورکړی دی. دریم باب د دې کتاب د چې دی هغه پر پیدایش دولت باندې چې دی لیکل شوی دی او د پیدایش دولت کې چې کوم د افرادو کردار دی یا د اجتماع سره د دې څه تعلق دی، دا پیدایش دولت چې دی دا څرنګه باید دولت کماو سي او بیا څرنګه خرچ سي، چیرې خرچ سي، په دې حواله سره مولانا صاحب لیکنه کړې ده. او مهنت چې دی په دې کې بیا ذکر کړی دی چې په معیشت کې چې دی د مهنت اهم رول دی او قرآن او احادیث په دې حواله سره پیش شوي دي چې پیدایش دولت کې د مهنت چې کوم رول دی او د مهنت چې کوم مقام دی هغه په معاشي نظام کې غټ اهمیت لري. کم معاشي نظام چې و مهنت خپل قدر نه ورکړي هغه معاشي نظام غیر فطري او ناکام معاشي نظام دی. او د پیدایش دولت کې کوم دی اوس په اول سر کې ما ذکر کړی دی چې امام شاه الله دهلوي رحمت الله چې د معیشت تعریف کړی دی په هغه کې د اخلاق ذکر کړی دی، د اخلاق اربع ذکر کړی. دا غره قسم په پیدایش دولت کې چې دی حلال او طیب مال اول شرط په اسلامي معیشت کې چې دی چې کم شی چې پیدا کیږي هغه به حلال شی به پیدا کیږي. اوس فار ایگزامپل په معاشي گروث یا په معیشت کې پرایورټي به تو کم پروډکشنز ته ورکوي چې هغه د کانې پینې پروډکشنز دي او په کانې پینې کې به حلال او طیب شان چې هغه د انساني صحت لپاره، د انساني فطرت لپاره، د انساني روح لپاره سوټیبل دي، هغه شانو ته به اهمیت ورکوي او هغه شان چې دی په پروډکشن کې به ودې ته حصہ ورکوي او هغه شانو پروډکشن چې هغه انسان د اعتدال د لارې ساړي. انسان چې کوم فطري معتدل مزاج دی هغه مزاج خرابوي، هغه شانو به ته حوصله شکني کوي او پابندي به کوي. لکه په هغه کې د ځینو حیوانانو غوښې دي، بویناکه غوښې خوړل دي او بویناکه اوبه څښل دي. د هغه قسم په نن دور کې که موږ کیپیټالیزم راواخو صرف د ګردې دنیا ډاکټران، د ګردې دنیا ماهرین چې دي هغه پر یو شي متفق دي چې دا کوم سافت ډرینکس دي یا دا قسم ډیر شان دي په سوسایټي کې جنک فوډز دي چې هغه د انساني صحت لپاره زهر قاتل دي، مګر دا نظام صرف او صرف په دې الو کړی دي چې هغه چې کوم کیپیټل طبقه ده د هغو د معیشت او د هغو د آمدن ذریعہ ده. نو دا شان په دې سیستم کې چې دی د اسلامي معاشي نظام چې دی د دې شانو انتهایی خیال ساتي او په دې حلال طیب سره سات پر روان دور کې د انساني صحت مد نظر په پروډکشن کې خیال ساتنګ او د انساني ضرورت خیال ساتنګ چې یعنی دا ټیم په دنیا کې هر قوم په معاشي نظام کې د دې شي مینجمنت وسی چې د انسانانو ضرورت څونه دي دا ضرورت مطابق شی پیدا کوم پاغه کې افراط او تفریط نه کول. لکه معاشي نظام چې کوم کیپیټالیزم دی هغه یو شی شارټ کې یو شی دونه ډیر مارکیټ تراوړي چې هغه د آبادی یا د ضرورتو سزياتي د دې شي خیال ساتنګ او بیا چې کوم دا دولت پیدایش وصول اوس په دې دولت چې کوم خرچ دی هغه په حلاله طریقه سره کوم چیرې کول چیرې نه کول په دې کې بیا د اخلاق اربع خیال ساتل او د اجتماعي مفاد خیال ساتل او د دې د اثرات او د نتایج خیال ساتل په دې کې میانه روي کول، په دې کې اسراف نه کول، زیات شان نه خرچول او د دې شی اهمیت چې په معاشي اسلامي معاشي نظام کې انتهایی ضروري دی. اوس کوم په دې حواله سره دلته د کیپیټالیزم ذکر شوی دی چې کیپیټالیزم باندې تنقید شوی دی چې دا داسې یو نظام دی چې دا د انساني چې کوم ضرورت او احتیاجات دغه د پوره کولو لپاره یو خو پروډکشن او دغه خرچ په صحیح طریقه نه کوي او بیا په دې کې چې کومه طبقه خرڅي یعنی په نن دور کې کوم یو مثال واخو چې کوم زموږ الیټ کلاس دی هغه په دې کې انتهایی اسراف چې ورته وایي هغه کې یعنی دغه د خالد ډریسینګ خرچه په کروڑو روپے
باقاعده ډریس ډیزاینر هغه ته نیونګ د هغو په لکور په تنخواه یو ډریس په لکور په کروڑو روپۍ منتلی د هغه خرچه وي، د هغو د میک کپانو خرچه، د هغو د کانې پینې خرچه، د هغو د رهایش خرچه، د هغو نور چې کوم د دوی د خواهشاتو خرچي، هغه طبقه ډېر وسایل ضایع کوي، ډېر دولت ضایع کوي چې هغه دولت اسلام وایي دا دولت چې دی دا یو اجتماعي شی دی، دا داسې نه دی لکه سرمایه‌داره نظام چې کوم کنسپټ دلته پیدا کړی دی چې بھئی دا زما دولت دی چې زه څرنګه خرڅوم زه پر دې باندې حق لرم. دا د ګرد انساني اجتماع حق دی. ها که یو انسان ډېر محنت کړی دی، ډېر دغه درجه ستا دولت ستا هغه ته په هغه کې حق ستا، خو داسې حق نشته چې د هغه څه اجتماعي مفاد ته نقصان ورسېږي، د هغه څه انساني صحت ته نقصان ورسېږي، د هغه څه د انساني روح ته نقصان ورسېږي. نو د اسلام چې کوم دا پیدایش دولت او خرچ دولت اصول راواخو په دې کې ډېر معتدله سیستم ورکوي او د دې سیستم په نتیجه کې دا نظام چې دی د دې برتري ثابتېږي او دا یو فطري نظام دی د معاشرې د ضرورتو په پر کولو په اولس. د دې بوک څلورم چې کوم باب دی هغه د اجتماعي نظام معیشت پر بنیاد باندې دی چې هغه اکثره پوینټس موږ دلته ډسکس کړل چې د اسلام معاشي نظام د ګرد اجتماع د ترقۍ لپاره کار کوي، د یوې طبقې د ترقۍ، د یو مخصوصه مذهب د ترقۍ، د یو مخصوصه نسل د ترقۍ لپاره نه بلکې د ګرد اجتماع د ترقۍ لپاره بندوبست. او په دې کې کوم غیر مسلم په دا سیستم کې اوسي، که د هر مذهب خلک اوسي، د هغه د ترقۍ لپاره کوم چې نظام دی هغه ورکوي. داسې نه صرف یو نظریه ورکوي بلکې داسې نظام حکومت ورکوي، داسې یو سیستم تشکیلوي چې هغه واقعي د خدا بندگان چې دي هغه د خدای خاندان ګڼي، عیال الله ګڼي او د هغو د ضرورتو د پوره کولو لپاره یو مربوطه او منظمه معاشي نظام پر هغه څلورو اصولو باندې کوم چې معاشي اصول موږ وویل، پر پیدایش دولت، پر خرچ دولت، په دې حواله سره کوم چې د خلفای راشدین نظام دی د هغه دلته مثالونه دي او نور چې کوم په اسلامي تاریخ کې زموږ نظامونه تیر شوي دي د هغو دلته تفصیلات دي. او د دې کتاب چې کوم پنځم باب دی د اجتماعي معاشي نظام شعبه جاتی تقسیم په حواله سره مکمل نظام خاکه دلته ورکړې ده، چونکې د دې کتاب په اول سر کې موږ ویل چې په هغه دور کې د دې شي ضرورت محسوس دی چې داسې یو باقاعده سیستمیټیک مربوط موږ معاشي نظام پیش کو چې هغه په معاشره کې د تشکیلولو لپاره خپل خاکه ولري، خپل یو مربوط نظام ولري چې په هغه کې اول چې کوم په معاشي نظام دی یعنی سیستم دی، په هغه کې د بیت المال چې کوم رول دی یعنی هغه د هغه مداد چې یعنی اول په دې کې دی اعداد و شمار کلیکټون کوم چې مردم شماري ورته چې څو آبادی ده، څو نر دي، څو ښځې دي، څو کوچنیان دي، په مستقبل کې د دې آبادی د ریشو بنیاد چشتي، پر هغه بنیاد باندې بیا په دې اصول مطابق پیدایش دولت او د خرچ دولت چې کوم پورا د اعداد و شمار په نتیجه کې چې د ګرد قوم د ګرد خلافت د کفالت بندوبست کوم، دا د بیت المال مین ذمہواری ده. او د هر قسم د مځکې د لینډ چې کوم سیستم دی چې کوم زموږ ریوینیو سیستم ورته ویل کیږي د هغه مکمل احکامات هغه دلته ذکر شوي دي. او د هر قسم د دې چې کوم جمله شعبجات دي یعنی د هغه چې کوم ریوینیو کلیکشن دی د هغه مکمل نظام، د زکات نظام، د وظایفو نظام، د عشر نظام او بیا د دې نظامو په نتیجه کې چې کوم کلیکشنز کیږي دا کومې شعبې چې دي د دې شعبې د ملازمونو اخراجات، بیا د دې قوم د تعلیم او د تربیت لپاره چې کوم سیستم دی د هغه اخراجات، د فوج اخراجات او د دا ګردو بجټینګ کوانګ او د دې د اهمیت پر بنیاد و دې ته پرایورټیز ته کوانګ او د دې ګردو مکمل سیستم او دغه د ذکر دی په دې کې چې په کې یو مین مسله ده چې نن ارزي سوالات هم دي او په قوم کې یو ایشو ده
چې فوج باید دومره سي چې هغه بیخي ډیر زیات نه وي، دغه بجټ باید ډیر زیات نه وي. په دې حواله سره د دې دغه دی او په دې حواله سره په سیستم کې چې دی یو اصطلاح د مسلم دی، کافر دی، حربي کافر دی او دغه قسم چې کوم معاهد کافر دی او مستعمن دی، ذمي دی. په دې سیستم کې د دې ګردو ذکر شوی دی چې ګور حربي کافر یعنی دا مشتي په معاشره کې شي چې کفر د پاره په اسلامي سوسایټي کې ځای نشته، هغه د کم کفر د پاره نشته، د حربي کافر د پاره. حربي کافر واغه ته ویل کیږي چې هغه د اسلام چې کوم سیستم دی هغه نه مني او د اسلام د سیستم بجای د ختمولو د پاره رول ادا کوي او د دې پر ځای خپل چې کوم د کفر نظام دی، د طبقاتو نظام دی، د ظلم نظام دی، غیر فطری نظام دی، هغه په معاشره کې د نافذ کولو د پاره کردار ادا کوي و دا ته حربي کافر وای. ظاهر ده یو سیستم هم یعنی په دنیا کې خپل اپوزیټ سیستم په خپل سوسایټي کې نه برداشي. یعنی نن امریکا چې کوم کیپټالیزم دی هغه خپل په سوسایټي کې سوشلیزم نه سي برداشتوي، نو دا غره قسم اسلام هم اپوزیټ سیستم نسی برداشتولی. د دې سیستم چې اکسپټ کی هغه که هر مذهب والای، که د هر فرقې والای، که د هر رنگ نسل والای، داغه تحفظ، داغه معاشي حقوق، داغه کفالت هغه د بیت المال ذمہواری ده. دا ګرد شان د بیت المال ذمہواری ده او د صدقات، زکات، جزیه، عشر دا ګرد مداد کلیکشن او د دې ډیسټریبیوشن دا د اسلامی بیت المال ذمہواری ده. اور په دې بیت المال لکه ما چې تاسو ویل وظایف، تنخواګانی او د اسلامی تعلیم، تبلیغ او د دې ګردو د مسلم، د ذمی، د نور مذاهب، د رعایا، د دې ګردو د کفالت ذمہواری چې ده. او په یو سیستم کې چې کوم دی د حکمران اختیارات او داغه څونه د پر بیت المال باندې د حق دی، د څونه استعمالولای شي، څونه ځنه اخستلی شي. په دې کې اسلامي نظام د انتهایی اعتدال او د نیچرل نظام واقع شوی دی او تاریخي شواهد په دې حواله سره ډیر اعلی موږ د کولای شو چې موږ ځوانان چې دی هغه په دې خبر سي هغه یقینا د مایوسي سره راوځي او خپل پر نظام باندې یقین او د دې د پاره د کار موټیویشن و باغ پیدا کیږي. اور دا غره قسم دا معاشي نظام چې دی یا د بیت المال نظام چې دی لکه نن چې زموږ په سوسایټي کې یو تصور دی دا خالی په نصیحت باندې نه کیږي بلکې دا یو مربوطه سیستم اور هغه په معاشره کې امپلیمنټیشن ضروری دی او بیا د دې نتایج چې دی هغه ورکولای شي او دا معاشره چې دا معاشي طور ترقی کولای شي. د دې کتاب وم باب چې دی هغه دی وسایل معیشت کی توسیع، یعنی دا کوم چې عاملین پیدایش دي یا پیدایش دولت چې دی دا چې کوم پیدایش دولت ذکر کوي دا کم عاملین دي او د دې په وسط کې د کوم شان مین رول دی په دې باب کې ذکر شوی دی چې په عاملین پیدایش کې کوم د پدې کې اهم شعبجات ذکر شوی دي چې یو قوم هغه قوم ترقی کولای شي چې هغه خپل ضرورت فوکس کړي. په نن دنیا کې هغه قوم په دنیا کې مخ ته نسی کړلای چې هغه خپل ضرورت نه دی فوکس کړي. ولی ضرورت چې دی چې ستا چې کوم د اجناس یا کوم چې د غذایی ضرورت ستا د قوم نه پره هغه قوم په دنیا کې ګرځه آزاد فیصله نس کوي، هغه د نور قومو محتاج. نو په ضرورت کې خود کفالت دا د قوم د ازادي او د ترقی د لپاره انتهایی ضروری دی. دویم چې تا یو پروډکشن پیدا کی، یو زرعی اجناس تا پروډکټ حاصل کړ، داغه د پاره صنعت انتهایی ضروری دی چې په صنعت کې به قوم ترقی کوي چې دا ریفاین کی. او دریم شی چې دی هغه تجارت دی، یعنی یو پروډکشن یو زرعی شی تا حاصل کی په صنعت کې تا هغه یعنی پروډکټس کې منتقل کی یا چکم نن ریفاین دی کی بیا په بین الاقوامی منډي کې د پیښولو د پاره تجارت چې دی هغه فوکس کوون او هغه ته اهمیت ورکوون او دا اصل شوبې دي چې دا به یو قوم د او په معاشي نظام کې دا ریډ کې هډي حیثیت لري او هر معاشي نظام
چې پر دې شانو باندې فوکس کوي هغه حقیقي معاشي نظام دی. اوس که موږ معاشي نظامونه په دې حواله سره ټیلی کو نو په دنیا کې د کم چې کیپیټالیزم دی دغه بیا دا کمزوري راځي چې هغه زیاده منافع په چکر کې او هغه غیر ضروري پروډکشنز چې په هغه کې فار ایگزامپل موږ د زراعت بجای په قومو کې داسې لا حاصل شعبې مخته ولاړ سي لکه ډیزاینینګ، لکه د لباسونو ته چې شوی ماډلینګ، لکه مووی انډسټري، لکه ډراما انډسټري، دا غو خپل یو په یو ډیره لاندې درجه کې که یو څوک د دې اهمیت بیانولی شي ټیک، مګر د قومو په ترقی کې او د معیشت په ګروت کې د دې شعبو کردار اگر قسم نه دی، دا خالی د عوام د ایکسپلایټیشن دپاره استعمالیږي، د خپل خواهشاتو کم چې د هغو دپاره و دې دغه ته شعبو ته ترقي ورکول کیږي او دا شعبو ته چې اهمیت ورکول سي او د دې لکه نن چې په پاکستان کې یو شی ډېر ډسکس کیږي دا کم چې دغه د غټې د اوسېدلو رهایشي دغه لګیږي بحریه ټاون دی او نور چې کوم دغه دی دا پروډکټیو ډپارټمنټس نه دي. کم معاشي نظامونه چې په دې ان پروډکټیو دغه ته شعبو ته دغه ورکې اهمیت ورکې نو هغه معاشي نظامونه چې دي هغه د ناکامۍ سبب دی، هغه فطري نظامونه نه دي. او د په دې حواله سره چې کوم اسلام کوم اصول ورکړي دي هغه که موږ د نورو نظامو سره ټیلی کو چې یعنې په زراعت کې د ټیکس و، د عشر و، د زکات و، دا کم شان پرېښي دي، کیپیټالیزم چې کم پرېښي دي او نورو نظامو پرېښي دي، نو یمکنا د اسلام لوړی او د اسلام په نظام کې هوتې وې پر تخمو او د ځینو کمپنیانو په اجارهداري کې ورکوم چې د قوم زراعت تباه سو. قوم چې دی هغه یو زرعي ملک هوتې وې پاکستان، دی غنم امپورټ کوي، دی نور زرعي اجناس چې دی هغه امپورټ کوي، هغه د دې زموږ چې کوم کالونل کیپیټالیزم نظام دی پر موږ د هغو و دې شعبو ته د اهمیت نه ورکوم او پر دې شعبو ته داسې غلط قوانین جوړول چې د هغه نتایج دا دي چې یو زرعي ملک هوتې وې موږ چې دی په دونه د زرعي اجناسو دغه کوو او بیا په قومو کې چې کوم زراعت دی ظاهره ده په هغه حواله سره ډیمونه او دغه نهرونه جوړول، په دې حواله سره که موږ اسلامي تاریخ وګورو چې د په کم خلافتونه ما ذکر کړل په دې دور کې تر دې مخکې د انبیاو په دور کې و دې شعبو ته ډېر اهمیت ورکول شوی. نو په اسلامي معاشي نظام کې د دو شعبو ډېر غټ اهمیت دی او د هغه قسم د صنعت او د حرفت یعنی ډېر غټ اهمیت دی او په دې سیستم کې چې کوم دی چې کوم د تجارت فضایل دی په اسلامي نظام کې کوم اصول چې ورکړي دي او د تعاون باهمي پر بنیاد چې کوم د معاهدو اصول دي، د باهمي رضامندي پر بنیاد چې کوم د معاهدو اصول دي، د دې اصول په نتیجه کې و د کدا سیستم په معاشره کې لاګو سي دا داسې یو وسط و معاشي نظام ته ورکوي چې کوم معاشي ګروت ډیر فاسټ وي. د دې په مقابل کې که د نن موږ ظالمانه معاشي نظام وګورو هغه چې کوم اصول دي چې باهمي رضامندي په معاهدو کې نشته بلکې د مجبورۍ پر بنیاد معاهدې کیږي، د انسانانو د مجبورۍ څخه فایدې اخیستل کیږي، داسې قوانین جوړ شوي دي چې هغه په تجارت او په صنعت او په حرفت کې چې دی هغه وشاته بیولي دي او دا شان دلته بیا په دې باب کې چې کوم دی د صنعت تجارت په باب کې د داود علیه السلام ذکر دی، دغه طرح د نوح علیه السلام ذکر دلته کړی دی چې هغه و دې شو هر نبی د یو شعبې نه شعبې سره وابسته و او هغه شعبې په معاشره کې د یو اهمیت وړ شعبې د اجتماع د ترقی د اجتماعي ضرورتو د پوره کولو دپاره ډېر غټ رول ولو او په د اسلامي معاشي نظام کې چې کوم شرع مبادله ده یعنی په تجارت کې داغه چې کوم اصول ورکړي دي دا یو د عدل تجارت په دنیا کې راولي او د عدل تجارت چې په دنیا کې راسي
نو د ګرې دنیا قومو ته د اجناسو ته رسایي چې ده هغه ډېره ښه کېږي. د دنیا بوک په دې نتیجه کې ښه میټاویږي. د دنیا چې کوم معاشي مسایل دي هغه په ډېره ښه طریقه باندې پوره کېدلی شي. د دې په مقابله کې چې نن په دنیا کې د کپیټالیزم کم اجاره داري ده چې هغه ته ګوره ډالر په دنیا کې کم د شرع تبادله نن سبا د کرنسي په ذریعه باندې کېږي. تبادله چې کوم ده هغه چې کوم رول دی کم استحصالي کردار دی او پر منډیانو چې کوم دغه تسلط دی او دغه په مقابله کې چې مسلمان کم معاشي نظام دی یا اسلامي معاشي نظام دی هغه چې کوم په منډیانو کې د عدل سیستم ورکوي کم اصول ورکوي دا که موږ سره کمپیر کو نو یقینا په دنیا کې د ټریډ د گروث لپاره د انډستری د گروث لپاره اور په دنیا کې د دې شرع تبادله چې کوم سکه ده د هغه دپاره چې کوم اسلام کوم اصول ورکوي هغه په نتیجه کې به دنیا په معیشت کې ترقي وکړي، اقوام به په معیشت کې ترقي وکړي. او د دې برخلاف چې په دنیا کې کوم سرمایه‌دارانه نظام دی لکه ما چې ولته نن د ډالر مونوپولي ده او په دنیا کې تجارت بجای د اجناسو چې د هغه په ذریعه د انسان بیسیک نیډز غذایی ضرورت پوره شي د دنیا 70% چې کوم منافع ده یا کاروبار دی هغه د کرنسي دی یا د سود دی د بینکو کاروبار دی. نو هغه بالکل د انساني ضرورت پر کول کې یو رول نشته بلکې په معاشره کې د کلاس ډیفرنس راوستلو او په معاشره کې د مجبوری پیدا کولو ذریعہ دی. نو اسلام چې کوم د سکه سازي اصول ورکړي دي یعنی په مخکې دور راواخو چې په د ډالر سمخ کې یا د کاغذي کرنسي سمخ کې چې کوم په دنیا کې د سونې چاندي کرنسي ولا هغه سونې چاندي چې هغه په ګر دنیا کې یو ایکول کرنسي ده یعنی سونه چاندي په ګر دنیا کې هغه د هغه کرنسي ختمولو شاته د کپیټالیزم دغه مضمون مقاصد چې په دنیا باندې د چند ملټي نیشنل ګروپس چې دي یا د یو قوم پر دنیا باندې د دنیا پر معیشت اجاره داري د ګر دنیا د انسانانو ضرورتو بجای د یوې طبقې د ضرورتو او دغه د منافعخوري پر بنیاد باندې دا سیستم دی. پر دې باندې تفصیلات بیا مشتي په کوېسچن انسر کې هم کولای شو په دې کتاب کې هم ستا او دغه قسم لسم باب چې دی د دې کتاب د هغه د سود او د بینکاری پر بنیاد د سود حرمت لکه موږ چې ویل چې ګوره بغیر مهنت سرمایه لاس ته راوستل دا چې دی د معاشي نظام دپاره زهر قاتل دی او په دنیا کې د ګرد نظامو او د ګرد اقوامو د معاشي چې کوم مسایلو په نتیجه کې ګوره په ترقي یافته اقوامو کې شرع سود ډیر کم دی په نسبت ترقي پذیر اقوام. داغه مین وجه دا ده چې سود چې دی هغه بغیر مهنت سرمایه کلکشن کې رول دی او دا د معاشي نظام لپاره د دې ډیر غټ نقصانات دي. او بینکونه چې کوم په دنیا کې په وجود کې راغلي دي بینک معنا چې انسانان چې کوم بچتونه لري یعنی چې ما مهنت کړې دي زه یو سیلري اخم یو صنعتکار یا یو زراعت پیشه یا د شعبې سره وابسته پر دی هغه لچ کومه منافع رااله کم دل اجرت رالی هغه اجرت چې د خپل ذاتی استعمال وکي د سره چې کم بچت پاتې سو هغه بچت ظاهر د دې په بینک کې شته. نو د ګرد عوام بچتونه بینک لراله بینک لچ دا سرمایه رااله دا سرمایه ظاهر د بینک هانر چې کم دی هغه لوراله هغه سرمایه پر بنیاد باندې مزید په دې سرمایه باندې د کاروبار کوي. اوس بینک چې دی په دې وجه نقصان ده چې دا د سود کاروبار کوي او دا د بینک کې چې دی کم چې سرمایه جمع سوله دا جمع شو دا سرمایه که په سود نه وځي دا په پروډکشن کې یا په اکنامیکل گروث کې د دې رول ختم سو خالد د دې رول په چیش کې سلو په سود کې سلو. اوس دا بجای د بینک که دلته متبادل نظام دلته پیش کړی دی په دې اسلامي معاشي نظام کوآپریټیو سوسایټیز چې دا بچتونه باید د یوې طبقې د اجاره داری بجای یا د سود د کاروبار بجای که د کوآپریټیو سوسایټي پر بنیاد دا بچتونه د مزید کاروبار د پروډکشن د حصہداري پر بنیاد باندې په وجود کې راسي نو د دې په منافع کې به هر انسان شریک سي او دا به د اکنامیکل گروث او د پروډکشن په تیزیدو کې کردار ادا کوي. په نن په سرمایه‌دارانه نظام کې
چې کوم په دنیا کې د اکنامیکل گروث سست په دې وجه دی چې په دې کې ډېره سرمایه ډېر زر چې دی هغه جمع دي په بینکو کې، بجای د دې چې دا په سوسایټي کې ولګیږي په اکنامیکل گروث کې استعمال سي، دا چې دی په بینکو کې جمع دي او دا سرمایه ته د مخصوصه خلکو رسایي ده، د عام خلکو رسایي نه ده. نو اسلام داسې اصول ورکوي د کوآپریټیو سوسایټیز پر بنیاد چې دا بچتونه یو ځای کی او د دې بچتو په نتیجه کې داسې یو اکنامیکل گروث وکړي چې هغه د معاشرې په معاشي ترقي کردار ادا کړي. 11 باب دی د انفرادي ملکیت د تهدید په حواله سره. دلته لکه موږ په اول سر کې د سوشلیزم په تعریف کې وویل چې سوشلیزم چې دی هغه د انفرادي ملکیت څخه انکار کوي. سوشلیزم چې دی هغه د سرمایه‌دارانه نظام د ریاکشن په نتیجه کې په وجود کې راغلی دی، پر دې بنیاد باندې د انفرادي ملکیت څخه انکار وکړي، حالانکه دا یو غیر فطری فیصله ده اور د تجربه بعد او د عملی نظام د کار کولو بعد سوشلیزم د نتیجې ته ورغلی. کمیونیزم چې هغه خپل اصلاح وکړه په دې شرط کې، نو د اسلام چې دی هغه د محدود انفرادي ملکیت اجازه داول سره ورکړی دی. دا یو فطری نظام دی او په فطری نظام کې د انفرادي ملکیت اجازت ضروری دی اور انفرادی ملکیت ضرورت دا محدود لفظ ما په دې ورسره استعمال کړ. په اول سر کې موږ دا ډسکس کی چې چیرې انفرادي ملکیت د اجتماعي ملکیت ته د نقصان رسیدلو پوینټ تراله البته داسې قوانین راوړي خپل معاشي نظام کې چې تبه د دې تهدید کوي، دا به محدود کوي په هغه دایره کې چې اجتماع ته نقصان نه ځین ورسیږي. د دې په مقابله کې کیپیټالیزم د لا محدود ملکیت اجازت ورکوي چې داغه نتیجه په معاشري کې دا ده چې داغه سره د اجتماعي مفاد ته خطره ده او هر وخت ته ګور په دنیا کې چې کوم اجتماع هغه د مسایلو شکار ده، که یورپ دی که افریقا ده که ایشیا ده. یو طبقه چې ده هغه دومره خوشاله سوله، دومره سرمایه زیاته د هغو سره جمع سوله چې هغه لکه ما چې د فارس او د روم مثال مولانا صاحب دلته ذکر کړی دی چې هغه په عیاشي کې دونه ډوبه سوه، د سرمایه دونه لت ورته ولګېدی چې بس د هغه په دې مرض کې مبتلا سو، داسې یو سایکو پیت جوړ سو چې هغه د بیلینز جمع کېدلو په مرض کې مبتلا سو. او عام اجتماع چې ده هغه که د یورپ ورکر دی هغه 18 غنټې کار کوي د خپل بنیادي ضرورت په مټې پرې، موږ خو که 18 غنټې کار وکړو بنیادي ضرورت لا نوس پوره کولی ترقي پذیر ممالک. نو دا د دې دواړو نظامو کمزوري ده په انفرادي ملکیت په حواله سره او د اسلام چې کوم په انفرادي ملکیت په حواله سره کوم نقطه نظر دی دا انتهایی فطري دی. او د انفرادي ملکیت په حواله سره په مسلم سوسایټیز کې یو غلط فهمي ده چې اسلام هم ځینې آیتونه داسې پیش کوي چې خدای پاک وایي ما چاته وسعت ورکړی دی، چاته مې په معیشت کې وسعت نه دی ورکړی. هغه وسعت چې دی هغه د اجتماعي مفاد سره لینک دی. چیرې چې اجتماعي مفاد ته خطره رااله هلته اسلامي خلافت اسلامی نظام ته دا اختیار حاصل دی چې هغه دا ملکیت کې تهدید کولی شي. نو که ته لا محدود ملکیت دغه ورکې اصول ورکې نو بیا داسې اجتماع ته نقصان جوړیږي او دا اسلامی نظام چې دی دا د کیپیټالیزم په چاپ کې راځي. دغه قسم چې کوم قومي وسایل دي په هغه کې چې کوم د ملکیت تصور دی، کاغه د مځکې دی، کاغه د معدنیاتو دی، کاغه د نور شان دی. په داس کې زموږ ټایمینګ خو به تحقیق څومره مناسب ښکاره کېږي څو ټایمینګ پاتې پرد اچھا چلو. اسلام چې کوم دی په دې اسلامي معاشي نظام کې یو اهم شی چې دی هغه معاشي ذمہ داریانې دي. ګور اسلام داسې یو معاشي نظام ورکوي چې په هغه کې باقاعده سیسټمیټیکلی لکه په اول سر کې چې ما ویل چې معیشت چې دی په انفرادي ژوند چې دی په دنیا کې د اسلام چې دی د اجتماعي ژوند قایل دی
او د جماعت اهمیت کم چې موږ لمونځ کې د جماعت اهمیت دی دغه ترنګ لکه په سیاست کې د یو حکمران چې کم شرایط دي د اجتماع چې کم د فیصلې چې کم حیثیت دی دغه ترنګ په معیشت کې د اجتماع چې قومي وسایل اجتماعي دي. که یو څوک دا وایي چې دا زما انفرادي دي او زما خواهش دی کې زه څرنګه استعمالوم دا غلط. اسلامي معاشي نظام د دې اجازت نشي او په دنیا کې یو نظام هم نشي ورکولای کوم چې په اصول کیپیټالیزم شامل کړي دي. که موږ د کیپیټالیزم نظام عملی تور وګورو هغه د خپل اصولو هر ځای خلاف ورزي کړې ده. یعنی چې چیرې هم چیلنج دی لراغلی دی دوی دا شان د خپل اصول پاسداری نه ده کړې بلکې د هغې خلاف ورزي کرتے ہوئے د اجتماع د خیال ساتلو شرط یې راوستلی دی. نو اسلام چې کوم د اجتماع ذکر کوي په هغه اجتماع کې یعنی د اسلامي نظام کلیر کټ شرط دی چې ستاسو دولت کې چې دی په دې کې د غربا د مساکین د یتیم د ابن سبیل حق دی. یعنی د هر چا په دولت کې یعنی ځینې خلک دا وایي چې دا دولت ما ته خدای را کړی دی او ما په مهنت په نتیجه کې را کړی د خدای پر ما پیرزو دی په دې کې د چا حق نشته. دا غلط په دې سره د قرآن آیتونه دي چې ستاسو په دولت کې د دې خلکو حق دی. اوس دا حق خالی د نصیحت په تور نه دی بلکې اسلامي سیستم که په تاریخ کې تیر شوی دی که نن هم اسلامي سیستم کم سیستم ورکوي هغه داره قسم سیستم ورکوي چې دا شان چې دی دا به ګرده د یو بیت المال د لارې دخ کیږي کلیکټ کیږي او د بیت المال د لارې چې دی هغه به جمع کیږي او بیا به د دې صرف کیږي او د دې خپل مداد طے شوي دي په هغه کې به کیږي. اوس که د نورو مذاهبو په دې حواله سره موږ کمپیریزن وکړو لکه په سر کې هم کړی دي په د 14 باب کې د اسلام د نورو نظامو او د مذاهبو سره که موږ کمپیریزن وکړو په دې حواله سره د عیسایت چې کوم کمپیریزن شوی دی چې د عیسایت چې دی د انجیل 4 ورژن دي یو د یوحنا ورژن دی یو د متی ورژن دی یو د مرکش د لوکا د دې ګردو که موږ سټډي وکړو د دې سټډي پر بنیاد باندې دا ګرده یو منظم معاشي نظام نه ورکوي و اجتماع ته و قوم ته و انسانیت ته بلکې اسلام ځینې اخلاقي درس دی بلکې د معیشت څخه د لرې کولو دغه دی په دې حواله سره چې کوم په اسلامي نظام کې لکه موږ چې د حلال طیب خوراک کو د پروډکشن ذکر وکي دلته په دې کې داسې یو شان دوی بدل کړي هم دی چې په هغه کې د شرابو جواز راځي چې هغه انساني صحت هم نقصان دی. اقتصادي نظام د سود د ممانعت بجای د سود داسې جوازونه په دې کتابو کې راوستل شوي دي چې یعنی دا مذاهب په نن دور کې د انسانیت د معیشت د ترقی دپاره کردار نشي ادا کولی بلکې دا چې کوم کیپیټالیزم نظام دی کوم چې د ظلم پر بنیاد د سود پر بنیاد د ایکسپلایټیشن پر بنیاد باندې کوم نظام دی د هغو په حق کې د استعمالیدلو د هغو ته د جواز ورکولو دپاره دا استعمالیږي. دغه قسم که موږ په دې خطي کې هندو مت راواخلو یا زرتش چې کوم مذهب دی هغه راواخلو په دې ګردو مذاهبو کې دغه چې کوم معاشي نظام دی داسې یو مربوطه منظمه معاشي عادلانه نظام یو تصور نشته چې هغه واقعي د انساني معاشرې د ګرد اجتماع د راپورته کولو دپاره یو سیستم ورکي او د اجتماع اقوام د ایکسپلایټیشن د بچاولو دپاره یو نظام ورکي او د انساني احتیاجاتو په ښه طریقه باندې په اسانه طریقه د پوره کولو دپاره یو نظام ورکي. بلکې اسلام چونکې آخري دین دی او حضور صلی الله علیه وسلم د آخري نبی دی هغه داسې یو لچکدار او داسې د معاشي اصول پر بنیاد نظام ورکړی دی چې تر قیامت پورې کاغه په اول دور کې زرعي دور ولو که بیا تجارتي دور ولو که بیا صنعتي دور ولو که د نن د ټکنالوژي دور دی که نن د AI آرټیفیشل انټیلیجنس دور دی په دې ګردو کې داسې لچک په دې اسلامي نظام کې ستا چې هغه داسې بنیادي پرنسپلز ورکړي دي چې د هغه پرنسپلز
په بنیاد باندې چې کوم د اسلامي تاریخ او د احادیثو په رڼا کې کوم نظام جوړ شوی دی دغه په رڼا کې چې نن په دور کې کوم اسلامي معاشي نظام مولانا صاحب پر دې باندې ډسکشن کړی دی اور دام د نن تقریبا 100 کاله مخکې دا کتاب لیکل شوی دی د 100 کاله بعد لکه ما چې تاسو ول نن د اي اي دور دی نن هم معاشي رشتې ډېرې بدلې شولې نن هم ځینې ډېر اصطلاحات بدل شوي دي ډېر معاشي ترجیحات بدل شوي دي دا ګرده که موږ مد نظر وساتو د دغه په رڼا کې په نن دور کې د مفتی عبدالخالق آزاد چې کوم اداره رحیمیه علوم قرآنیه ټرسټ دغه دی هغه یو کتاب لیکلی دی مقالات معیشت هغه په دې حواله سره د اسلامي نظام داسې یو پریکټیکل د پیش کړی دی چې که په نن دور کې موږ خپل په قوم کې چې ودې ته یو اسلامي ملک ویل کېږي او دا د اسلامي نظام د ایکسرسایز کولو دپاره په وجود کې راغلی دی که موږ د اسلامي نظام د نن دور د تقاضو مطابق او د اسلامي اصولو مطابق امپلیمنٹ کو یقینا دا د نن دور چې کوم معاشي چیلنجز دي د قوم دا حل کولای شي او دا قوم یو معاشي پاور جوړولای شي که پر دې اصولو باندې موږ معاشي نظام مدون کو او د ګردو اجتماع چې کوم د معاشي مشکلاتو شکار دي داغه مشکلاتو د وجې چې کوم موږ په نوجوان نسل کې تخلیقي صلاحیت ختم شوی دی او ګرد ځوانان انتهایی د مجبوری او د پریشانی شکار دي او ګرد قوم چې کوم د پریشانی شکار دي د غذایی کمی شکار دي د مسایلو شکار دي کومش د دې کالونل کیپټالیزم ظالمانه نظام بچا دا اسلامی نظام په خپل ملک کې امپلیمنٹ کو داس یو کاوش وکړو چې په ډیر آسان طریقه د دې ملک په انټلیکچوال باندې دا نظام ومنو او هغه د نظام امپلیمنټېدو ته تیار کو او پریکټیکل داس خلک تیار کو چې داغه رویه داغه کردار داسې جوړ شوی وي چې هغه واقعي دا نظام امپلیمنٹ کړي ولې سیستم خالی د علم نوم نه دی دا سیستم چې کوم اسلام ورکړی دی اسلام اول دا سیستم ټیکس پر ریټن کې ورکړي او په هغه دور کې پر اسلام دا اعتراض ول چې حضور صلی الله علیه وسلم ویل چې د ګرد اجتماع د خوشحالي لپاره باید یو سیستم جوړ شي عرب قریش ویل چې به زموږ کوم منوپلی ده زموږ کوم سرداری نظام دی چند سرداران چې په دې معاشره کې خوشاله دي دا نور غلامان دا فطری نظام دی قیصر کې دا نظام دی په قیصر روم کې په کسرا ایران کې په ګرد دنیا کې دا نظام دی ته چې کوم نظام راولې دا به د زموږ اجارهداري ختم کړي دا زموږ هولډ به پر معاشره ختم کړي دا به د معاشره به زموږ د لاسه ووځي دا به د قریش دغه به تباه شي ځکه هغه د نبي صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي لیکن حضور صلی الله علیه وسلم نه صرف داسې معاشي نظام ورکړي چې دا معاشي نظام پر بنیاد باندې داسې یو ټیم تیار کړي هغه رویه هغه کردار دغه ټیم داسې صحبت او ماحول ورکړي هغه ټیم ته چې دغه ټیم ګردو ممبرانو داسې رویه او کردار جوړ شو چې په حضور صلی الله علیه وسلم ته په مدینه کې د عدم تشدد د لارې د نظام امپلیمنټولو د چلولو موقع ملاو شوله هغه داسې یو سیستم جوړ کړي چې مدینه چونکې زرعي ملک ولو هغه چې کوم د اسلام زرعي اصول دي دغه په نتیجه کې داسې عادلانه اصول دي چې د هغه زراعت پروډکشن د دې نظام په نتیجه کې انتهایی زیات او د دې چې کوم تجارتي اصول دي قریش چونکې الریډي د تجارت تجربه درلود هغه تاجر خلکو هغه دا مال په بین الاقوامي منډي کې پیش کړي او په داسې طریقه پیش کړي چې د مدینه انکم زیات دغه معاشي مشکلات ختم او د دې اصول د دې سیستم په نتیجه کې چې کوم د دې سیاسي سیستم او د اسلام او سماجی نظام د مدینه ماحول داسې جوړ شو چې د قافلو د تجارتي قافلو رخ د مکه بجای د مدینه وخواته ځکه د مکه سیستم چې دی قریش سرداران خوشاله حضور صلی الله علیه وسلم مدینه لولاړ مهاجر سول څو عمر به دغه چې کوم ماحول دی موسم دی او الته د مهاجرت او د په بل قوم کې ژوند دی دا به بیا راسي موږ ته به خواستی کی بیا به موږ پر خپل شرایط باندې د دلته پرېږدو مګر حضور صلی الله علیه وسلم د سیستم په نتیجه کې چې د قافلو رخوا خواته نو قریش خطر محسوس کړ ځکه هغه د مسلمانانو د قافلو تنګولو کوششونه وکړو د مدینه د قافلو ډسټربولو کوششونه وکړو حضور صلی الله علیه وسلم ویل چې زم یو سټیټ یم
ته که زما قافله نه پرېږدې زه ستا قافله هم رکوم، ستا قافله هم زما بغیر اجازته ما ته د ټیکس پې کولو ما ته د دغه پې کولو بجای نشي تللی. نو ځکه بیا د بدر جنگ کېږي او بیا ګرد عرب د دې سیستم ته اعتراضي او د دې سیستم دا نتیجه وله چې عرب دونه خوشحاله سو چې په مدینه کې د زکات ورکولو والا پریشان او زکات اخیستلو والا د دې سیستم نتیجه ګوره. په نن دور کې یو بله پروپیګنډا زموږ پر سوشل میډیا داسې مفکرین سته هغه په اسلام کې یو منظم معاشي نظام نشته، حالانکه په دې بک کې یو ځوان ووایي اسلام مکمل معاشي نظام ورکوي، 4 اصول ورکوي او مکمل ذیلی نظام ورکوي. هغه اسلام خو یو معاشي نظام نه لري، چې نه لري نو دغه مقصد چې یعنی دغه کیپیټالیزم لاندې ووس، بلکې چند اخلاقی تصورات ورکوي. دا غلطه نظریه ده، بلکې اسلام داسې معاشي نظام ورکوي چې د 800 کاله دنیا وچلېدله، 1000 کاله وچلېده، دا بغیر معاشي نظام وچلېده. او برې صغیر له داسې یو نظام یې ورکوي چې دا برې صغیر یونایټډ نیشن په 2000 کې د یو داسې ټیم تشکیل کړي د چې هغه د دنیا د 1000 کاله یعنی د 1000 سے ونیسه تر 2000 پورې چې کوم د دنیا معاشي دغه وکي ریسرچ وکي د کوم قومو کم معاشي حالت او د چا کم جی ډي پی ولا په دنیا کې کم معاشي دغه هغه د معاشي ارکایو پر بنیاد د ځینو مخطوطو پر بنیاد د ځینو معاهدو چې هغه محفوظ ولو هغه د دنیا 1000 کاله معاشي اشاریه چې دغه هیستوري وسم د اقوام متحده پر ویب سایټ هم ستا بي بي سي ویب سایټ باندې هم ستا موږ کتلی چې په هغه کې هندوستان چې دی هغه سونې کې چړیا په دې ورته ویل کېږي چې 200 کاله په دنیا به د جی ډي پی 25% هندوستان. نو آیا بغیر یو معاشي نظام یو قوم دونه معاشي طور ترقی کولی شي؟ نو که نن په هغه دور کې معاشي نظام چې مرکنټایل دور ولو یا زرعي دور ولو د اسلام د دې زرین معاشي اصولو سیستم پر بنیاد دا قوم ته دونه ترقی ورکه، نن هم که په دې قوم کې دا معاشي نظام امپلیمنټ اور داسې رجال کار داسې نوجوانان تیار سي چې دغه کردار او رویه داسې جوړ سي چې هغه دا معاشي نظام امپلیمنټ کولای سي، نو یقینا دا قوم بیا دا سونی کی چڑیا جوړ کی نه صرف قومي معاشي مسائل به حل کی بلکې دا به د ګر دنیا د لپاره یو ایډیلز. ګورنن په دنیا کې اسلامي معاشي نظام یو ځای نه دی امپلیمنٹ. د دنیا نوجوانان که د یورپ نوجوان د خپل سیستم ستنګ دی هغه به موږ د چین غوندي معاشي نظام غواړو، د سوشلیزم غوندي، حالانکه سوشلیزم دونه یو فطري نظام نه دی لکه اسلام. اسلام چې دی د انسانیت کم د خالق کائنات نظام دی چې هغه د انسانیت خالق دی، د انسان خالق دی، دغه نیچر پیژني، دغه نیډز پیژني، نو هغه نظام کچیر امپلیمنٹ سی و دنیا ته ښکاره سی نو یقینا دا قوم د چیلنجز سو باسي او د ګر دنیا د پر بایډل سي د ګر انسانیت د مسائل د افریقې د بوک د غوته به د سیستم ورکول چې د انسانیت به د غټ احسان الله تعالی دې مشته توفیق راکړي چې د دې لپاره رول ادا او زه د دې پروګرام د ارینج کولو چې کوم منیجمنت دی دغه زه ډېره شکریا ادا کوم چې مشته دا موقع راک چې ما دا سټډي پیش کړه ځینې چې کوم زما وس کې دی په تاسو مخکې پیش کړي یقینا پر دې به مزید نور پروګرامونه کیږي او تر څو د پیشیږي او دا تر به نوجوانان خپل د معاشي نظام صلاحیتونه او دغه خصوصیات پیژني، هغه به د مایوسي بجای په هغو کې امید پیدا کیږي او امید یو داسې شی دی چې هغه د انسان په پرسنالټي کې ډېر غټ رول ادا کوي او د یو پرسنالټي ګروت لپاره انتهایی ضروري دی او د قوم د مستقبل لپاره ضروري دی، د هر ځوان د مستقبل لپاره ضروري دی. واخر دعوانا الحمدلله. یا څه داسې نکات شته چې هغه د اسلامي نکات یا په کیپیټالیزم کې هم وي یا په سوشلیزم کې هم وي، که چېرې سره هغه د وخت د کمۍ له وجې په پرسنټیج کې راوښیي مهرباني وي. بالکل په دې کتاب کې چې د دې دواړو نظامو خاکه او د دې چې کوم په کومو نکاتو کې اختلاف دی په کومو نکاتو کې اشتراک دی هغه دواړه پیش شوي دي.
ګوره د په دې کې یو دوه ځای پیش شوي دي مخ په اختصار سره یو ځای په 3 پوینټو پر بنیاد پیش شوي دي یو ځای د 8 پوینټو پر بنیاد پیش شوي دي نو دا درو د کمښت مخ ته کښېږدو په هغه 3 پوینټو کې په 3 سرو کې د کیپیټالیزم او د اسلام اختلاف په هغه 8 کې یو پوینټ کې مشترک دی نور په 2 کې اختلاف او دغه قسم کچیر موږ د سوشلیزم دغه وګورو نو په سوشلیزم کې په 2 کې اختلاف دی په 1 کې اختلاف دی په 2 کې اتفاق دی نو په دې حواله سره کوم وګورو او په دې کې یو بیا نقطه بدام ستا چې پر دې حواله سره په اسلامي سوسایټي کې یو دغه ستا غلط فهمي ستا چې دا چې کوم اسلامي معاشي نظام دی دا پیش شوی دی دا باندې د سوشلیزم اثر دی حالانکه دا یو ډیره تاریخي دغه د غلطي ده د دې غلطي ز ذکر کوم چې یو خو امام شولی الله دهلوي رحمت الله چې کوم په وجود الله بالغه کې پیش کړی دا تر داس کیپیټل 50 یا 40 کال مخکې امام شولی الله رحمت الله دا کتاب شایع کړی یو اثر نشته ټیک بیا دا غدل ته بقاعده حواله جات ورکول شوي دي دویم دا شی چې دی دا فتوا پر چونکې د مولانا حافظ الرحمن سیاروي صاحب چې دی دا د اکابر علماو فیض یافته دی د علم په حواله سره د هغه قسم د فیض یافته دی د شاه عبدالقادر رایپوري رحم الله نو مولانا عبید الله سندي رحمت الله په حواله سره دا ویل شوي او دا په سوسایټي کې مشهوره ده دا فتوا پر مولانا عبید الله سندي رحمت الله انګریز لګولې چې د کوم وخت په دغه کې حرم شریف کې په الله پر د باندې فتوا د چې راکړي نو د چې په امبیسي کې درخواست ورکړي پر هغه باندې ول چې بای دا خو سوشلیست نو حضرت سندي رحمت الله علیه د دې انکار کړی دی چې زه د سوشلیزم سره نه متاثر ځکه د سوشلیزم متاثر سوی زما مزاج داسې دی چې زه سیک کوم زه د اسلام متاثر سوم ما خپل خاندان خپل کور خپل مور خپل خوندې قربان نن خو مال د قربانېدو لپاره یو شی نشته زه د هرې دایرې څخه آزاد یم که زه د سوشلیزم متاثر سوی ما به ډایرکټ را قبول کړی نو دا اصل دا فتوا اول انګریز لګولې ده بیا د انګریز بعد په پاکستان کې مسلم لیگ چې کوم ظاهره د مشتي د هغه د بیک ګراوند هیستوري معلومه ده چې هغه لګولې ده بیا د هغه سره لینک خلک د هغه سره دغه خلک هغه تر اوسه دا خبره چلی چې دا الان کې داسې نه دی ګوره یو نظام نه دی دغه که یو نظام دغه بعد پیش د اسلام تاریخ زر کاله دی او تر نن پورې تر قیامت به که یو داسې نظام پیش چې هغه په ځینو شرایطو کې دغه سره اتفاق لري واغه ته دا رنګ ورکوانګ دا د اسلامي نظام سره د خلکو کټولو سبب ګرځي ډېره مهرباني د وخت د کمی د وجې که څوک په اختصار سره سوال وکړي او بیا موږ کوو که څوک سوال لري د هغو خلکو دعوه چې هغوی په کوم بنیاد باندې دغه دعوه کوي سوشلیست یا د هغې فکر متاثره خلک دي د هغوی د دعوې د هغوی د دعوې خدوخال چې دی هغه زما د علم مطابق چې حق معیشت کې چې کوم مساوات دی په دې باندې یا ظاهره د حق معیشت مساوات او درجات معیشت په دا یو باشعوره سړی علمي سړی یا چې دا ذوق لري په دې شان په دې ټرمینالوژي سر خلاص نو هغه بیا د دې غلط فهمۍ هم نه شکار کېږي د دې پروپیګنډې هم نه شکار کېږي اوس حق معیشت چې دی هغه کې مساوات هغه دا د سوشلیزم دی حالانکه حق معیشت په حواله سره احادیث د مولانا شیخ الهند رحمت الله علیه رایه او نور آیاتونه دلته مکمل دلایل ورکول شوي دي چې حق معیشت کې مساوات مطلب دا نه دی چې ګرد انسانانو به لکه سوشلیزم ایکولی معاشي سټیټس لري بلکې حق معیشت مقصد دا دی چې معاشي وسایل چې په رافام کې خدای پاک ودې قوم تور کړی دی په دې کې د ګرد قوم حق دی او ودې ته د هر انسان دا حق جوړیږي چې واقع ته مساوي د په معیشت کې د ترقی کولو مواقع ملاوي بیا چې دی هر انسان د خپل دغه مطابق ترقی کولای شي درجاتو تکللی شي نو دا پر دې بنیاد به هغه دا مساوي چې دی دا مساوات دا د سوشلیزم نه سوشلیزم خو دا ډیر باد کې کړی دی حالانکه په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کول دی چې هغه د مساوات
وایي په معیشت کې مساوات دغه دی. نو په دې حواله سره هغه دا شی پوینټ آوټ کوي چې دا مساوات غواړي. لہذا مساوات چې دی هغه څوک غواړي؟ سوشلیستان یې غواړي. نو د مساوات د اسلام د مساوات دا مقصد نه دی چې ګرد به معاشي سټیټس ایکول، بلکې سوشلیزم خپله اوس دا شی بدل کړي، هغه خپله محدوده دغه ورکړي. او دغه د اقتصادي نظام یا د سیاسي نظام یا د معاشي نظام د نظام ټول دا یو څه مسله دا نه پیدا کوي نظام نو د سړی دا رنګه تشریح په یو کتابي صورت کې موجود وي چې د هغې اصول او فروع مدون شوي او بیا د یوې سوسایټي سره ته وګړي سوسایټي ته ولاړ شې بیا ته هغه امپلیمنټ کوې. نو دا امپلیمنټیشن پاورس چې دي دا خو د ارتقا د فکر سره د ارتقا د نظریه سره چې زموږ کومه سماجي ارتقا کېږي نو په دا کې وقتا فوقتا په هغې کې چینجز راځي. لکه تاسې د ای آی ذکر وکړي چې په نن دور کې د انسانانو د ډېر غټ عمل دخل چې کوم دی هغه په ای آی ټکنالوژي باندې ده. دارنګه سوشل میډیا له لارې د انساني ژوند ترجیحات تر ډېره حده بدل شوي دي. که چیرې دا ته راوسي مثلا چې موږ دا ووایو چې اسلام د معیشت لپاره یا د اسلامي سیاست لپاره یا د اقتصاد لپاره یو جامع او غیر متبدل اصول ورکړي دي. د هغې اصولو پر بنیاد باندې د وخت په راتلو سره یو مجتهدانه بصیرت پر بنیاد باندې نتایج و سوسایټي ته مهیا شي چې هغه د اسلامي اصول وي او د وخت د سکلز مطابق هغه په نظر کې وساتل شي او مجتهدانه بصیرت پر بنیاد باندې اجتهاد وشي. نو دا به د سوسایټي لپاره یو ښه ټرمینالوژي نه وي، بجای د دې چې موږ دا ووایو چې اسلام یو اقتصادي نظام دی یا لکه شاه ولی الله رحمت الله علیه چې وایي فک کل نظام چې دا ټول نظامونه مات کړه او د هغې پر ځای د اسلام عادلانه نظام راوړه. دا د نظام په ټکي کې که دا یو کتابچه غوندې وي نو دا خو بیا د یوې سوسایټي سره فرض یې که په درېیمه هجري کې یو شی مدون شوی دی، قاضي ابو یوسف کتاب الخراج لکه تاسې ذکر وکړئ یا کتاب الاموال مدون شوی دی، د هغې پر بنیاد باندې یو څه بیسکس ده، څه اصول شته. د هغه اصولو پر بنیاد باندې د راروان دور د سکلز مطابق د هغې امپلیمنټیشن وشي بغیر د دې چې سړی به دې ته د سیسټم نوم ورکوي. د هغه اصول که د اصولو ته د سیسټم نوم ورکول شي هغه به فکري وي، هغه به منزل من الله وي، هغه به د احادیثو د قرآن په رڼا کې مدون شوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حیات طیبه په مابعد کې چې کوم انسانانو په هغوی کې څه کوریکشن کړی دی یا په هغه کې څه پاس و پیش کړی دی د وختو د حالاتو مطابق اوس هغې ته که د نظام په جای خالي د اصولو خبره وشي دا به بهتره وي. مولوي صاحب که ستا سوال بیا په سوال په بڼه کې ریفریز شي ما له په سمج کې راغله زه به دغه ما سامعین لپاره به زه ګوره دا چیلنج چې دی په د امام شاه ولی الله په دور او د بعد کې دور کې مسلمانانو ته چونکې کیپیټالیزم د یو سیستم د یو نظام په شکل کې باقاعده په لټریچر شکل کې او په پریکټیکل امپلیمنټیشن شکل کې موجود و. سوشلیزم د مارکس بعد د مارکس مخکې سوشلیزم هم یو اصولي درجه درلوده په امریکا او په دې کې په یورپ کې ځینې ځای امپلیمنټ شو، مګر مارکس و دې ته د نظام شکل ورکړي، د سیستم معاشي نظام به یو مربوطه معاشي نظام په شکل کې پیش کړي. نو د دغه چې کوم دی مسلمانانو د نظام په شکل کې پیشوند دا په دې دور کې مشتي ته چیلنج ځکه زموږ اکابرینو دا ته د نظام نوم ورکړي د نظام ولې دا دور په دنیا کې د نظامو جنګ دی. ته به یو الټرنیټ نظام پیشې که ته خالی اصول پیش کې ګوره اصولو پر بنیاد خو ځینې خلک دا وایي ولې قرآن خالی د اصولو بحث کړی دی، دا هغه اصولو په نتیجه کې حضور صلی الله علیه وسلم په مدینه کې یو نظام مدونه کړي ځکه احادیث دونه اهمه دي او کوم چې
دغه د اهل سنت والجماعت دی هغه ځکه ودې ته دونه اهمیت ورکوي چې بھئی دا اصول د امپلیمنټېدو طریقه خو موږ ته په احادیثو کې په سمجھ کې راځي. بیا د احادیثو خو او د حضور سلم په ژوند کې خو خاله یو قومي د عرب پر بنیاد یو سیستم جوړ شو. بیا چې دا د خلافت راشده دور لولاړي دا د ګرد انسانیت یعنی افریقا ایشیا دا یورپ پر بنیاد یو نظام جوړ شو. اوس دا اصول په یو قومي درجه کې څرنګه په نظام کې امپلیمنټ کیږي، بیا په یو بین الاقوامي درجه کې څنګه امپلیمنټ کیږي، بیا په دې کې کم اجتهاد پر کوم اصول نو دا چې ګرد هیستوري موږ نه ومنو، دا ګرد شان نه ومنو، موږ د اسلام نظام خالی پر هغه حدیثو باندې پر آیاتو باندې نسو امپلیمنټ ول په نن دور کې. نو په هر دور کې نور ستا ډیر ماشاءالله په ای آی دور کې هغه اصول به مخ ته یږدو. ګوره د حضرت عمر رضی الله په دور کې چې کوم په دې کتاب کې تذکره شوی ده چې د عراق په مځکو په حواله سره فیصله شوی چې د حضور سلام په دور کې تقاضا یو شی وله، فیصله یوه شوې ده. د حضرت عمر رضی الله په دور کې تقاضا بدله شوه، هغه فیصله بدله شوه، ګرد صحابه په اجتماع فیصله کړه. اوس که د صحابه فیصلې څوک نه ومني، خالي د قرآن آیتونه دغه وبلي، هغه په هر دور کې د اسلام د امپلیمنټ کېدلو صلاحیت ختم شي. بیا به اسلام هم په نن دور کې لکه عیسایت و یهودیت و بود مت انپریکټیکیبل دی. نو کته اسلام د هغه دور خاص پورې محدوده کې او دا شان ځینو وباسي، بیا په نن دور کې دا پریکټیکیبل نشي کېدلی. نو لہذا دا ګرد تاریخ دا ګردي فیصلې مخته شوان او د ای آی په دور کې د دې باقاعده نظام پیشوان دا ضروری دی، الټرنیټ نظام و دنیا چې وای سوشلیزم هم د دنیا خدمت نه دی کړی. په 6 عرب کې 5 عرب انسانان د مشکلات او د غربت شکار، دنیا په جګړو په بلاکو کې تقسیم ده، او کیپیټالیزم هم نه دی کړی. یو الټرنیټ نظام ستا چې هغه په دنیا کې وحدت پیدا کړي. په دې بوک کې د اسلام د وحدت چې هغه څنګه په مذاهبو کې وحدت، هغه څنګه په انسانانو کې وحدت، هغه څنګه په نسلو کې وحدت، او د وحدت پر بنیاد باندې یو معاشي نظام هم ورکي، سیاسي نظام هم ورکي، سماجي نظام هم ورکي، او دنیا چې دا هغه مخته په معاشي توګه هم بوزي، په سیاسي توګه هم بوزي. نو هغه ته د سیستم ضرورت انتهایی ضروري دی. پاته اصلاحات چې دي اصطلاحات دا خو زما پوینټ اپ یو دی، ستا پوینټ اپ یو ته دا اصطلاح رکاوټ دی. اصطلاح که واقعي رکاوټ پر دې باندې تجزیه وشي د هغه د بدلېدو یو دغه نشته، مسله نه ده، تیار وخت بدلولی شي. دا آخر سوال وو بیا به موضوع کو دریم سیشن به کوي. سوشو بیتیک کنډیشن شکار دي، خپل مقاصد لپاره دي کشران استعمالي، هغه بات کوم کوي، هغه تعلیمي ادارې وي او نور کاروباري سیستم وي. نو دې خلاف د کشران اواز څنګه وکړي؟ اسلامي نظام څنګه؟ بالکل دا ګوره دا تبدیلی نه ده، سماج تبدیلی دا کنسټرکشن دی، تعمیر دی. تعمیر ډیر ګران کار دی، ډیر سلو پروسس دی. تخریب ډیر اسانه کار دی او ډیر زغرده راځي. اوس فار ایگزامپل دا موږ 10 کسان یو، زه دا دیوال خامیانې بیان کم چې دا ګوره سم نه دی جوړ شوی، کوټ جوړ شوی دی، پلستر نه دی، دا اوس څنګه دیوال دی. ګرده موږ جذباتیان سو دا دیوال ته یوه جټکه ورکو نړوی سو، مګر دا ګرده که موږ سره جمع سو موږ دا دیوال جوړول وغواړو موږ ته یې نسو جوړوی. موږ ته یې به څه کوو، یوه ورځ زه به د مستري سره به 15 کاله لګوو دیوال او داغه لیول سم راوستنګ، داغه خښته پر کم ځای لګیږي، پر کم ځای نه داغه نقشه زده کول، دا به زده کوو. بیا چې راسو موږ دا دیوال جوړو. اوس دیوال جوړول کنسټرکشن دی، دیوال نړول ډسټرکشن دی. نن زموږ په معاشره کې د بد مرغه جماعتونه نسته، جماعت نسته، قومونه جماعتونه جوړولی شي. او جماعت چې دی داغه باقاعده لکه ما چې د مستري مثال درکړي، قومونه جماعتونه جوړولی شي. حضور صلی الله علیه وسلم په مکه کې 14 کاله جماعت جوړ کړي. په تاریخ کې که روس راواخې، که امریکا راواخې، که چین راواخې، هغه جماعتونه جوړ کړو، بیا قومونه جوړ کړو. زموږ په معاشره کې تا چې وویل زموږ خلک موږ استعمالوي، هغه پریشر ګروپس دي. پریشر ګروپس چې دي هغه یو مطالبه خو حل کولی شي،
هر مطالبه هر جماعت پورته کړي دي، حل کړي دي، ځینې نه دي حل کړي. مطالبات خو حل کولی شي مګر سماج نسی بدلوای، سیستم نسی بدلوای. د سیستم بدلولو دپاره باید موږ ته په هغه چا پسې ولاړ شو چې هغه د سیستم شعور ورکوي، نوجوان ته شعور ورکوي، شعور ترو اکیډمیا ورکوي، ترو ادارو یې ورکوي. بیا هغه ځوان چې دی هغه بیا نه د چا دپاره استعمالېدلی سي، نه په غلطو مقاصدو دپاره استعمالېدلی سي، نه جذباتي کېدلی سي، او هغه بیا دا مونوپلي ماتولی سي. چې یو جماعت جوړ سي بیا مونوپلي ماتول د هغه دپاره یو داسې پروګرام ډیزاینول او په معاشره کې د عدم تشدد د لارې نظام راوستل، لکه حضور صلی الله علیه وسلم چې په مدینه کې راوستی، دا بیا اسانه کار دی چې ټیم جوړ شي. ټیم جوړېدل تر ټولو مشکله کار دی. موږ ته باید هغه چاته ټایم ورکړو چې هغه د اکیډمیا تر اوس موږ ته شعور راکړي، موږ ته تربیت راکړي. ډېره مهرباني.